الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ایمان دارو اذا قمتم الى الصلاة کله چې تاسو اراده وکړئ د ودرېدلو لمانځه ته او تاسو بیا اودسئ فغسلوا وجوهکم پس وینځئ مخونه خپل وایدیکم لاسونه خپل الی المرافق څنګلو پورې وامسحوا برؤوسکم مسح وکړئ په سرونو خپلو وارجلکم الی الکعبین پښې خپلې تر پړکو پورې وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَهَّرُوا کچری تاسو په حالت د جنابت کې نو ځان ښه پاک کئ غسل وکئ وَإِن كُنتُم مرضى کچری تاسو بیماران ولا سفر یا په سفر یې او جاء أحد منکم من الغائط یا راشي او کس تاسو د کندو نه او لامستم النساء یا تاسو مسح کړي بیبیانې فلم تجدوا ماء پس نه مومئ اوبه فتیمموا صعیدا طیبا پس قصد وکئ د پاکې خاورې فامسحوا بوجوهکم بس مسح وکئ په مخونو خپلو ایدیکم منه په لاسونو باندې د دې نه ما یرید الله لیجعل علیکم من حرج الله نه غواړي چې وګرځي په تاسو باندې تنګستیا ولکن یرید لیطهرکم لیکن الله غواړي پاک کړي تاسو ولیتم نعمته علیکم پوره کړي نعمت خپل په تاسو لعلکم تشکرون شاید چې تاسو شکر وباسئ واذکروا نعمت الله علیکم یاد کې نعمت الله پتا سبحانی و میثاقه او وعده او لوز د الله الذي هغه واثقكم به چې هغه تاسو کلک کړي دي په ځان باندې اذ قلتم سمعنا واطعنا کله تاسو ول واوریدل او ومنلا واتقوا الله د الله نه ویریږئ ان الله علیم بذات الصدور بشک الله په دې پرازونو د سینو باندې یا ایها الذین آمنوا ایماندارو کونوا قوامین لله شهداء بالقسط شی ودریدونکي د الله د پاره گواهان په انصاف باندې ولا یجرمنکم شنآن قوم باعث نشي پرنګښته او تیز دي نه کې تاسو په دشمنۍ د قوم باندې اعلی الله تعالی دا چې تاسو انصاف ونه کوي اعدلوا انصاف کوي هو اقرب للتقوى ډېر نږدې د پرهیزګارۍ ته واتقوا الله د الله نه ویریږئ ان الله خبیر بما تعملون بشک الله خبردار دی په هغه چې تاسو کوئ وعد الله الذین آمنوا وعده کړل الله د ایماندارو سره وعملوا الصالحات نیک اعمال کړي دي لهم مغفرة واجر عظیم د دوی دپاره بخشش دی او اجر لوی دی والذین کفروا کسان چې کفر کړی دی وکذبوا بآیاتنا او تکذیب یې کړی د آیتونو زموږ اولئک اصحاب الجحیم د دې صفتونه خاوندان جهنمیان دي یا ایها الذین آمنوا اذکروا نعمت الله علیکم ایماندارو یاد کې نعمت الله په تاسو باندې اذ هم قوم کله چې قصد کو یو قوم ان یبسطوا الیکم ایدیهم چې اوږده کړي تاسو ته لاسونه خپل فکف ایدیهم عنکم بندې کړل لاسونه د هغوی ستاسو نه واتقوا الله د الله نه ویریږئ وعلى الله فلیتوکل المؤمنون او په الله باندې پس بروسه دي کوي ایماندار و دې ځای نه احکام د وضو د اوداسه او احکام د حج تیمم ذکر کیږي د اودس ډېر فضایل دي او ډېر اوږد باب دی خو مختصر به وایم د صحیح بخاری حدیث 136 مسلم نقل کړی دی ابو هریره رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې ما د رسول الله نه واورېدل چې ان امتی یدعون یوم القیامة غرا محجلین من آثار الوضوء ومن استطاع منکم یطیل غرته فلیفعل وایي په قیامت کې به الله تعالی دې امت له خصوصیت ورکړي زما د امت به په دې باندې پیژندل کېږي او بلل کېږي به چې دوی به مخونه او لاسونه خپې دا یو چمک کوي رقیږي دا اوداسه په وجه باندې د دې ونه رسول الله فرمایي چې اودس کوئ نو خپلې غرې او خپل سپینوالی زیات کړي او بیا حدیث حضرت ابو هریره کې صحیح مسلم 250 نور روایت فرمایي چې رسول الله فرمایي تبلغ الحلیه من المؤمن حيث يبلغ الوضوء دا زیورات او دا حسن د مؤمن دا باغ ځکه ته رسیږي کم ځکه ته اوبه رسولې دي نو پورا اندامونه چې کوم دین سکه دا اوچت کوي دویمه خبره اذا قمتم الى الصلاه کله تاسو مانځه ته پاسئ نو په دې کې دوه خبرې دي کته ظاهري د دې آیت معنا اخلي دسی وي اذا قمتم الى الصلاه چې کله مانځه ته پاسئ نو اودس کوئی مانځله نو بیا به دا حکم سوي استحبابي ځکه چې بیا نواقض الوضو ته ضرورت نشته
که فرض کې د اهل ظواهرو په شان دي نو بیا معنا دا شوه چې کله مانځه ته پاسې اودس کوئ نو بیا خو چې نواقض الوضو ته ضرورت نشته چې اودس په دې ماتېږي په دې نه ماتېږي خو چې کله پاسېږي اودس کو. لہٰذا که په دې کې ظاهري معنا والے اذا قمتم الی الصلاة نو حکم یې څه شو؟ استحباب. او که ته داسې وې چې اذا قمتم الی الصلاة وانتم محدثون چې که تاسو مانځه ته پاسئ او بیا اودس یې نو اودس وکئ نو بیا حکم فرض شو، حکم د وجوب دپاره شو. دویم نمبر خبره دا ده چې د اوداسه دپاره درجات دي. په دې هم ځان پوه کوئ. درجات یې څو دي؟ اووه. نمبر 1 یو ځل ټول اندامونه علی الاستیعاب پوره لمدول دا فرض دي په نص قرآني باندې فغسلو. بیا دو ځله الاستیعاب دې ته سنت وي، نور علی النور. او 3 ځله الاستیعاب دې ته مستحب وي. او بیا چې کله دا جایز شو، یو ځل جایز شو، 2 ځله جایز شو، 3 ځله جایز شو، نو اوس په خپله پکې دا جوړېږي چې یو سړی یو اندام یو ځل وینځي، بل اندام 2 ځله وینځي، دا صورت هم جایز دی. 4 شو. یا یو اندام یو ځل او بل اندام 3 ځله وینځي، دا صورت هم جایز دی الاستیعاب. 6 یو اندام 2 ځله او نور اندامونه 3 ځله وینځي، دا هم جایز دي. او 9 نمبر بعضې اندامونه یو ځل، بعضې اندامونه 2 ځله، بعضې اندامونه 3 ځله وینځي. یو ځل خو پکې راغله که نه، دا جایز صورتونه دي. لیکن رسول الله چې تعامل کړی دی نو هغې 3 ځله کړی دی همیشه دپاره، نو 3 ځله انځل پکار دی. او کله کله د جواز دپاره دا کولی شي. بیا چې مونږ کوو نو یو علی الاستیعاب ټول اندامونه یو ځل انځل دا فرض دي. 2 ځله علی الاستیعاب انځل دا سنت مؤکد دي. او 3 ځله انزل الاستیعاب غر المهاجرین لږ زیات انزل دا سری دا مستحب دي. نو دا به کې بیا د اودس دپاره نیت کول جمهور علما شرط ګڼي او احناف وایي چې دا شرط نه دی، جایز دي، مستحب دي، خو شرط نه دی. بدایت المجتهد. نمبر 2 اودس په اول سر کې بسم الله کول جمهور علما وایي بغیر دین اودس نه کېږي. لا وضوء لمن لم یذکر اسم الله علیه ترمذی ابن ماجه. احناف وایي چې نه بسم الله مستحب ده او اودس کېږي. دا خبره صحیح ده ځکه فغسلوا وجوهکم قرآن کې راغلی دی. د هغې نه پس چې چا ګیرئ نو په غسل کې خلال کول جمهور علما وایي واجب فرض دي او په اودس کې خلال کول دا څه دي؟ دا مستحب دي. و ایدیکم الی المرافق سنگل چې کومه دی نو دا په انځلو کې داخل دی، دا جمهور سلفو خلفو دا مسلک دی. وامسحوا برؤوسکم په سر باندې مسه. نو یو بحث په دې کې دا دی چې څومره سر مسه کول پکار دي. نو په دې کې 3 اقوال دي. د موالکو د حنابلو رای دا ټول سر مسه کول دا فرض دي او دا باب کې سره زائد ده. وامسحوا برؤوسکم معنا ټول سرونه. او حدیث کې راځي چې رسول الله سر باندې مسه وکړه نو بدأ بمقدم راسي ثم ذهب قفا ثم ردهما حتى رجعا الى مكان الذي بدأ منه. دین استیعاب مراد دی. شوافی وایي بعد تبعیض دپاره ده، بعضې سر مراد دی، یو څو ویښته. احناف وایي ربع رأس څلورمه حصه فرض ده او باقی سر ټول مسه کول سنت او مستحب دي. او د مغیره زوی د شعبه رضی الله حدیث صحیح مسلم کې نقل کړی چې نبی علیہ السلام په خپل ناسیه او مسح علی ناسیته او ناسیه څلورمه حصه ده دا شو. بیا کیفیت دار ائمه 4 جمهور علما وایي چې ابتدا به د مقدم رأس نه وکړي، شاته به لاړ شي او بیا به د شانه مخې ته دا به راشي. الا دا چا یخته غټي یا زنانه دي. نو امام احمد فرمایي ابو داود کې چې هغه خپل سر په خپل جانب باندې چې دی نو څه دی دا مسه کولی شي. اوس د سر په مسه کې یو د سټې مسه ده، دا چې یاره سړي د لاسونه سټ ته لاړ شي نو دا خو د سر د مسې سره ده. یو هغه مسه ده چې معتاد یو خاص طریقه ده چې د سر مسه وکړي، غوږونه مسه کړي او بیا د لاسونو په دې شا طرف باندې په دې طرف باندې راکاږي. نو دا د سر مسه څنګه ده؟ نو احناف دې ته آداب الوضو یادوي مستحب. مولانا عبدالحی په یو رساله لیکلې ده وایي تحفة الطلبه په مس الرقبه احسن الفتاوا 21 جلد 2 باندې څه حدیث نقل کړی دی. یو حدیث د کعب د عمر نه دی چې هغه وایي چې ما رسول الله ولیدو توضأ په مسح لحیته وقفا، په ګیره مسح وکړه په سټ باندې. ابو داود نقل کړی بسکن احمد لیث ابن ابي سلیم په ضعیف ته اتفاقی، لیکن خبر اندار په ګیره خو څوک مسح نه کوي، ګیره خو د مغسولات ته نه. نو په ګیره څنګه مسح وکړه؟ معلومه دا شوه چې سلاس یې راښکودلې دي، د دې نه ثابتېږي. دویم حدیث عبدالله ابن عمر نه دی، ابو نعیم په تاریخ اصفهان کې نقل کړی دی. رسول الله فرمایي من توضأ ومسح عنقه، یو سړی په سټ باندې مسح وکړي
نو اقی الغل یوم القیامه، الله به توقونو د قیامت نه خلاص کی. البانی په سلسله کې نقل کړی 447، خو په دې کې د حدیثو ضعیف هم دی، کمزور هم دی. عینی په شرح هدایه کې نقل کوي دا موقوف دی لیکن حکمن مرفوع دی. لیکن دا خبره ځکه ټیک نه ده چې دې کې موسی بن طلحه دی او هغه تبع تابعي دی، نو څنګه چې دی نه دا مرفوع شو. دریم حدیث د عبدالله ابن عمر نه مسند الفردوس نقل کړی دی چې څوک په سټه مس وکړي امان من الغل یوم القیامه، په قیامت کې به توقون نه بچي. نبوي دا حدیث موضوعي دی. ابن حمام د وائل ابن حجر حدیث نقل کړی دی، نو پای کې دغه الفاظ د دي لیکن هغه وایي رواه الترمذي، لیکن دا حدیث نه په ترمذي کې شته، په سنن ترمذي کې او نه په حکیم ترمذي نوادر کې شته دی. د دې وجې نه د ابن حمام قلم خطا شوی دی، بل کتاب یې وایو خو لیکن رواه الترمذي، دا ترمذي کې نشته، نه په سنن ترمذي کې شته چې هغه د ابو عیسی ترمذي دی، او نه نوادر کې شته، حکیم ترمذي کې شته دی، نو دا نشته. جمهور علما شوافی حنابلہ مالک هغه دا بدعت دی. شیخ الاسلام ابن تیمیه فتاوی کې نقل کوي 700 کې جلد 12 باندې چې د پیغمبر نه او صحابه او تابعین نه صحیح روایت نشته. ابن جوزی زاد المعاد 86 صفحه او جلد 1 کې نقل کوي دا بدعت. نیل اوتار نقل کوي 203 جلد 1 باندې. عظیم آبادی او المعبود دا غیر مقلدین دي ولیکن دلیل پې نشته. د سنت لپاره دلیل پکار او دلایل تاوور د حدیث باندې سنت نه ثابتېږي نه مستحب ثابتېږي. بیا چې دی نو د سر د مسجد لپاره نوی باغ استل جمهور علماو شرط دي، احناب شرط نه دي. خو که فرض کا لاس لامده نو وچو نو بیا لمدول پکار دي، او که لاس لامدو نو بیا شرط نه دي او مستحبه طریقه ده. بیا د غوږونو مسه نو ائمه اربعه د غوږونو مسه به کې دا سنت طریقه ده او دا به کې دن او بار دواړه به مسه کې. او د غوږونو دپاره نوي اوبه راغېستل جمهور علما یې مسله سوی دا سنت طریقه ده، نوي اوبه وله راخلې. حدیث عبدالله ابن زید بن عاصم پای کې داري چې رسول الله ومسح اذنيه بماء غیر ماء الذي، په هغه اوبو باندې چې په سر یې مسح کړه د هغې نه نوي اوبه نورې راواخېستې، لاس په ورته څه کې لامده کې. احناف وایي چې نوي اوبه راغېستل سنت نه دي بلکې دا مستحب دي او دا مستحبه طریقه ده. وارجلکم الی الکعبین، اهم خبره په دې کې دا نور خو خبرې ډېرې اوږدې دي. دې کې خبره دا ده چې قرت متواتره په دې کې دوه دي، وارجلکم الی الکعبین وارجلکم الی الکعبین. که ارجلکم الی الکعبین چې دا به حمل شي په چا باندې؟ په غسل باندې، چې فغسلوا وجوهکم وایدیکم وارجلکم الی الکعبین. خو که فرض کا ارجلکم شي دا قرت متواتر دی، نو وامسحوا برؤوسکم وارجلکم، مسح په سرونو وکئ په خپو باندې وکئ. نو شیګان حضرات هغوی لاړه او هغه وایي چې په خپو باندې مسح ده، خوا جرابي وي که نه وي، موزي وي که نه وي، خالي وي که پټي وي، خو مسح وپرېږدي. او باقي اهل سنت والجماعت ټول په دې متفق دي چې خپې کله خالي وي د جرابو نه، د موزو نه، د پټو نه، نو بیا وایي اینځې او په دې باندې به څه نه کوې، مسح نه کوې. لیکن د اهل سنت والجماعت نه علاوه ابو علی جبائی معتزلی داودی ظاهری اختیار ورکړی دی. ابن جریر طبری په باره کې راځي چې دا هغه ابن جریر نه دی بلکې دا ابن جریر ابن رستم شیعه دی. ابن قیم هم داسې زور لګولی دی، خو لیکن حافظ ابن کثیر وایي چې نه دا هغه ابن جریر دی چې کوم د اهل سنت والجماعت امام دی، لیکن د هغه په الفاظو باندې څوک پوه شوي نه دي. هغه د غسل دپاره د غسل خفیف دپاره مسح لفظ استعمال کړی دی، نو خلقو ته مسح اخیستلی ده، نور هغه قایلو د دې نه دی. پاتې شو روافظ چې کوم دی نو وایي چې وامسحوا برؤوسکم وارجلکم، دا قرت متواتر دی او دا قرت د چا دی؟ د حمزه او د ابو عمر او د عاصم دی. نو څنګه چې کوم دی نو ته وایې چې مسح پرې نه کېږي، نو د هغې دپاره متعدد جوابات دي. نمبر 1 د جر قرات په غسل خفیف باندې حمل دی، دا یو قول شو. امام قرطبي نقل کوي، شیخ الاسلام منهاج السنه کې نقل کوي چې دا مسح په منزله د جنس عام سره ده. دې نه دوه نوع لاندې دي، یو اصالة الماء دی، یو غیر اصاله ده. اوبه به یول او به لږ استعمالول، لمدول. دلته مراد چې لمدول دی او د هغې لمدولو دپاره د مسح لفظ راغلی. دویم الجر للجوار، چې دا جر د ګاونډي د وجې نه راغلی دی. نو زجاج نحوي وایي چې عربي کلام کې دا نشته، لیکن اخفش ابوالبقا وایي چې قرآن او سنت ترې ډک دی، څنګه په عربي کې نشته دی؟ ته وګوره که نه د ګاونډي په وجه باندې اعراب بدلیږي. قرآن کې الله فرمایي یرسل علیکم شواظ من نار و نحاس، ولدلته دا نحاسین مجرور دی، دا د نارین په وجه باندې. حال دا چې دا خو د نحاسون په کار دی، د شوازون چې کومه دی په هغې باندې عطب دی.
هلته شوازون دی که نه، دلته څه پکار دی؟ نحاسون پکار دی، د هغې صفت دی. او دا موږ نحاسین وایو. ولې نحاسین وایو؟ د نارین د ګاونډي د وجې نه وایو. یا بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ، دا محفوظین چې کومه دی نو دا خو د قرآن او د مجیدون صفت دی، نو پکار مرفوع ویل پکار دی، خو د محفوظین د لوحین په وجه باندې تا مجرور کړی دی. الجر للجوار او نو داسې بېشماره په آیتونه پکې موجود دي او په حدیثو کې شته من ملک ذا رحم محرمین، دا محرمین محرمن پکار دی، د ذا صفت دی، خو د رحمین په وجه محرمین مجرور شو، نو دا جر د ګاونډي د وجه دا حدیث دی. او بیا یو مشهوره مقوله په عربو کې شته چې خلک وایي هذا جحر ذب خرب، دا خادمۍ سوړه ده او ورانه ده. نو دلته دا خریبین چې کومه دی نو دا اصل کې صفت د جحرون دی، نو پکار دا دی چې هذا جحر ذب خرب پکار دی، او تر خریبون په ځای خریبین وي د چا د وجې نه؟ د ذبین د وجې نه، نو د نحاس قول سره دا باطل دی. دریم جواب دا دی چې په عربو کې به کثرت دا راځي چې یو شی د بل شي باندې عطف شي نو حکم د دواړو مختلف وي، لیکن چې کله متقارب المعنی نو خلک داسې وایي د هغې دپاره قانون هغه شان جاري کوي. لکه اوس ورته وګورئ یا لیت لعلک قد غدا مقلدا سیفا و رمحا، اوس په ظاهر کې رمحن عطف دی په سیفن باندې، لیکن رمحن متقلد نه وي، د هغې مفعول دی. رمح نیزه خو سړي په اوږه راغېستلي وي، غاړې ته خلکو تور اچولي، لیکن ته ولګېدلی او دا رمحن دی د مقلد د سیفن په وجه مقلد کو، دا عربۍ کې راځي. یا لکه اوس فرض کې یو سړي اوښه راوستله کجاوې ته کوزه کړه، نو اوس راشه څه وایي؟ وایي لما حفظت الرحل عنها واردا علبتها تبرا وماء باردا، وایي چې کله د اوښې نه مې کجاوې ټولې لرې کړې نو ما پې بوس وخوړله او یخې اوبه مې پې وخوړلې، نو یخې اوبه پې خلص کي او که نه خلک داسې پکار دي چې وایي علبتها تبرا وشربتها ماء باردا، لیکن تا ماء باردا د دې ګاونډي په وجه باندې علبتو لاندې راوستل. الجر للجوار چې کوم دا کېږي. څلورم نمبر قرات ته جر مسل خفین او مسل جوربین باندې حمل دی. یا پنځم حکم منسوخ دی او غسل فرض دی. لټول نه محقق جوابدار شانور شاه کشمیری مشکلات القرآن کې وایي چې د قرآن وضاحت چا کړی دی؟ پیغمبر کړی دی. قابل اعتماد لاره داره چې د رسول الله سنت دی او د صحابو عمل دی او د تابعینو تعامل دی، نو چې هغې له راشو نو د نبی علیه السلام تعامل داره. تو حدیث کې خوشته تبرانی حدیث ته مجموع الزوائد کې عباده سره تمیم عن ابیه چې ما رسول الله ولدو په ګیره او په سر باندې مسه وکړ. د هغې جواب داره چې ګیره څوک هغه مغسولات نه ممسوحاتو نه ده او حدیث هم کمزوره دی. بیا د دارقطني په روایت کې چې انها لا تتم صلاة احدکم حتی یسبغ الوضوء کما امره الله فیغسل وجهه یدیه الفقیر یمسح برأسه ورجلیه الکعبین. نو دا یې په خپو باندې مسه وکړه، نو دا حمل تخفیف مراد دی، نری انزل مراد دی. ته عبدالله ابن عباس ثابت دی هغه وضوء الوضوء چې اودس را پاس اودس کوي نو که خپې پکې پاتې شي نو خیر دی. لہذا ظاهره خبر هم داره چې د رسول الله نه په صحیح روایاتو کې د خپو مسه بغیر د جرابو نه او بغیر د موضوع نه ثابت نه ده. اوس پاتې شو د اهل سنت الجماعت په دې اتفاق. د موضوع مسه چې دی نو دا خو اتفاقي ده او په دې کې د چا څه اختلاف نشته دی، او که اختلاف دی نو دا بچا کې دی په جرابو کې دی. جرابو په مسه کې اول خدای زده کوي د فقهاو په اصطلاح کې جرابې څلور قسمه دي. یو جرابه هغې ته مجلدین وي، په دواړو طرفونو باندې لاندې ورته چمړه لګېدلي، په دې د ټول امت اتفاق دی دا موضوع په حکم کې دی. دویم جرابې دی هغې ته منعلین وي چې لاندې حصې ته چمړه لګېدلي، د ټول امت په دې باندې اتفاق دی دا هم په موضوع کې دی او په دې په مسه کې څه اختلاف نشته. دریم نمبر چې دی هغه رقیقین دي انتهایی باریکي چې په هغه کې خپې ښکاري یا د نیلون دي، نو په دې باندې قابل علما او اهل سنت والجماعت اکثر خلک دا وایي چې په دې مسه نه کېږي. او پاتې شو د اهل ظواهرو صرف د لفظ جورب نه فهم کړي ده، خو دا خبره غلطه ده، په هغې مسه نه کېږي. دریم نمبر چې اختلاف و په اول وقت کې نو هغه سخینین دي. سخینین هغه جرابو ته وایي چې پیړ وي په جمع کې استعمالیږي، نو په هغه کې درې شرطونه دي، شفافې نه وي، خپې پکې نه ښکاري. دویم مستمسک بغیر استمساک وي، بغیر د تړلو نه هغه تړلی شوي وي، خپو نه وځي نه. او دریم نمبر ګرځېدل لا ګرځېدل په هغې کې ممکن وي. دا درې خبرې شوې. لہذا جمهور علما ائمه ثلاثه صاحبین ابو یوسف محمد د جواز قایل، امام ابو حنیفه رحمه الله اول کې د جواز قایل نه، لیکن صاحب د هدایې صاحب د بدایع الصنایع وغیرہ نقل کوي چې په آخري عمر کې امام صاحب رجوع کړي ده، نو لہذا اتفاق پیدا شو. اوس راشه مجموع الانهور نقل کوي د احنافو کتاب دی چې امام صاحب د وفات نه 9 یا 3 ورځې مخکې په جرابو مسه کړې ده.
امام طحاوی شرح معانی الاثار کې نقل کوي انا لا نرى باسا بالمس الجوربین اذا كان سفيقين او سخينين چې کله دا پیړي وي په دغه شرطونو باندې. وفي شر الوقايه ان ابا حنیفه رجع الى قولهما بيفتى. شر الوقايه ونقل کې صاحب د تحفه الاحوزی. جامع ترمذی علامہ عابد سیندی قلمی نسخه د ترمذی کې د عبارت ده. قال ابو اسحاق سمعت صالح محمد ترمذی قال سمعت ابا مقاتل سمرقندی يقول دخلت على ابي حنيفه في مرضه الذي مات فيه فدعا بماء فتوضا وعلى الجوربان نو فمسح عليهما ثم قال فعلت اليوم شيئا لم اكن افعله مسحت الجوربين وهما غير منعلين. دا وی زورلم امام سے بیمارو او مسح وکړه په جرابو باندې ویل چې ما نن هغه کار وکړو چې مخکې مې نه کولو. جرابې مې مجلدي منعلي نه دي چمړه پې نشته او پیړې دي ما پې مسح وکړه. دا ثبت الحلبی لترمذی به تصحیح شیخ احمد شاکر المحدث دا دی. لہذا د امام سے رجوع هم سره ثابت را. وسو یو خبره په ذهن کې کېدی، په ذهن کې دا خبره ځکه کې ته دا شرطونه زه نه منم لکه بعضې اهل حدیث حضرات د شرطونه نه منم. مه منه که نه څه چل به وکړې. اوله خبره ځان پوهه کړې، په خبره ځان نه پوهه کړې نو نیمګړې خبره دې زده کړله نو ځکه دا خبره کوې. قرآن کې څه دي؟ فغسلو. په قرآن کې د خپو د انځلو حکم دی. د قرآن د ظاهر نه چې کله غیر ظاهر ته ځي مسه غیر ظاهره ده. په دې طالبانو پوهېږي که نه عوامو پوهېږي نه خو تاسو خو بې ځان پوهه کوئ که نه. ظاهر د قرآن سره فغسلو خپې انځل دي او غیر ظاهر سره مسه کول دي. اوس د قرآن د ظاهر نه چې کله غیر ظاهر ته ځي نو په چا به ځي؟ په قرآن به ځي. په قرآن کې نشته. په حدیث متواتر به ځي، هغه په خفینو کې شته. په موضوع کې اتیا حدیث دی بګي موضوع ته دی په تواتر به ځي، یا په حدیث مشهور دی، یا په حدیث خبر واحد دی چې بخاری او مسلم نقل کړي، یا حدیث خبر واحد د هغې دپاره تاییدات د صحابو نه وي، د صحابو تاییدات ورسره وي. نو بیا به د قرآن د ظاهر نه غیر ظاهر ته ځي. دا شرطونه به کې مونږ ځکه لګو چې د قرآن د ظاهر نه غیر ظاهر ته ځي چې دا د موضوع په حکم کې راشي. تنقیح الملات علت یو شي نو د ظاهر نه غیر ظاهر ته لاړ شي. او تاسو چې کومه دغه حدیث ته یادې چې را د امام ترمذي ذکر کوم وروسته د مغیرة شعبه حدیث او ته چې پای کې ورته جورب ټکی راغلی دی او جورب راغلی دی، عوام خو دې پوهېږي نه، استاد طالبان شاګردان په دې نه پوهېږي، غریبانان. نو زه دوکه کې چې پای کې خو جورب راغلی دی، په دې کې شرطونه د کم ځای نه راغلي دي. ظاهر د قرآن غیر ظاهر ته چې دا شرطونه دي دا پکې په نور ځایونو کې څنګه لګول دي؟ دا پکې د دې دپاره لګو چې د قرآن د ظاهر نه غیر ظاهر ته موږ ځو. اوس غیر ظاهر دپاره تواتر پکار دی، قرآن پکار دی، حدیث مشهور پکار دی. اوس په دې جرابو کې چې دا درې شرطونه تا ولګول نو دا په حکم د موضوع کې شو. د موضوع هغه حدیث هم ستا شو او د جرابو هغه هم ستا شو، نو مسه پې جایز شو. او که داسې نه نو بیا پې نه کېږي. صرف اهل ظواهر لږ قایل دي، امام احمد وایي او شیخ الاسلام ابن تیمیه وایي داسې پالتو مسلک دا خبره به کې پاتې شو. په هغه حدیث باندې خو کلام شوی دی، نو هغه کلام باندې هم خبره کوو. لہذا صحابه په دې کې موجود دي. 9 صحابه ابو داود نقل کړي دي او 15 ابن قیم تهذیب السنن کې نقل کړي دي. کل سوال صحابونه مسه ثابت ده. علی، عمار، ابو مسعود انصاری، انس ابن عمر، البراء، بلال، عبدالله ابن اوفا، سهل ابن سعد، ابو امامه، عمرو ابن حریث، عمر ابن عباس او ابن قیم ابن مسعود راوړی دی او ابو داود ابو مسعود انصاری راوړی دی. لہذا تقریبا مصنف عبدالرزاق دا ټول جمع کړي دي 14 کسان دي. ټیک شو. اوس د حدیثو چې جوربینو کوم حدیث دی امام ترمذی نقل کړی دی. د مغیره زوی د شعبه حدیث دی چې رسول الله مسح علی الجوربین والنعلین دا راوړی دی. نو په دغه حدیث باندې ابو عیسی ورته وایي ترمذی هذا حدیث حسن صحیح. معلومه ده چې قابل استدلال دی. خو سره د دې نه په هغه باندې عبدالرحمن مهدي، سفیان ثوری، احمد ابن حنبل، یحیی زوی د معین، علی زوی د مدینی، مسلم هغه وایي چې دا حدیث ضعیف دی. نو اوس راشي کوم خلک جرابو مسه نه مني، نظر راشي چې صاحب د تحفې نقل کړی دي چې سفیان ثوری، عبدالرحمن مهدي، احمد ابن حنبل، یحیی، علی، مسلم ورته ضعیف وایي او ترمذي ورته حسن صحیح وایي. او دا یو کس ته ترمذي نه اوچت دی. سفیان ثوری ترمذی نه اوچت دی، عبدالرحمن مهدي ته اوچت دی، احمد ته اوچت دی، یحیی ته اوچت دی، علی مسلم ته اوچت دی. یو کس او دا شپږ کسان دي. نو تا وایي چې حدیث کې کمزوري څه ده؟ سند کې فرق نشته، متن کې فرق نشته، څنګه دی وایي ضعیف دی؟ نو هغې په باره کې جواب داره چې دی وایي چې مشهور حدیث د مغیرة شعبه نه چې دی نه دا موضوع دی.
د چا دی؟ د موضوع، د جرابو نه دی. نو چې د موضوع دی معلومه دا شوي د حدیث کمزوره دی. لیکن خلیل احمد سهارنپوري بذل مجهود کې نقل کوي چې نه دا خو دوه علیحده واقعات دي، دی حنفي دی. امام ترمذي دوه بابونه ځکه قایم کړ چې دا حدیث چې کوم دی دا د جرابو ځان له دی او د موضوع ځان له دی. د دې نه علاوه بله څه وجه د ذوب کېدلی نه شي. او د دې نه علاوه مرفوع روایت ابن مسعود د بلال د ابو موسی اشعري حدیث دی چې ابن ماجه بهقي طحاوي راوړی دی. صاحب تحفې پسې وګورئ نو یو دوه درې روایت مرفوع چې دی نسري دا دي. بیا سوال صحابه چې کوم دی دا ورسره سري موجود دي او بیا ائمو اربعو اتفاق هم چې کوم دی سره موجود دی. لہذا چې په جروبو کې درې شرطونه راشي چې پیړې وي، مستمسک بغیر استمساک وي، خپونه نه وځي او ګرځېدل پکې ممکن وي. نو د تنقیح المنات د علت په شکل باندې دا د جرابو په موضوع په حکم کې دی. نو د موضوع اتیا روایت ورسره هغه شو او 1400 صحابه شو، نو 94 شو او بیا ورسره دا تقریبا شپږ صحابه ورسره دا راځي. نو دا چې ورسره جمع کې 102 101 روایت جوړېږي. نو هغه سړي نه چا تپوس وکړو چې ستا دوستان زیات دي که د پلار دي؟ نو هغه ورته ویلی زما. ویل عجیبه خبره ده، د پلار دوستان دي کم دي استاد زیات دي؟ ویل او که نه. ویل د پلار هغه مې خپل کړي دي او خپل مې چې ونه خو زما د پلار نه و نو هغه مې هم دي. نو زما هغه دوستان زیات دي. نو چې کوم د جرابو قایل خلک دی نو هغه وایي چېرې زمونږ سره خپل دلایل هم راسره دي او د پلار دلایل هم راسره دي، مطلب یې د موضوع دلایل هم راسره دي. نو زمونږ دلایل څه شو؟ دا زیات شوی. نو دا خبره شو. پاتې شو په نرو جرابو باندې مسه چې کومه دی دا نه کېږي چې په هغه کې خپې ښکاري یا نیلوني، دا خبره ټیک نه ده. او که ته په حدیث کې فقط جورب دی نو په دغه حدیث باندې مسه نه ثابتېږي. د هغې وجه دا یوازې ځکه په قرآن کې د غسل حکم دی. د هغې نه چې مونږ ځو چاته دې ته نو د هغې دپاره به دا شرایط ګورو. نور خبرې اوږدې دي لنډې بیا کښېنو ځکه چې په دې غونډ کتاب الطهارت دی په دې یو آیت کې. اوس د هغې نه پس چې کومه دی نو ته چې اودس وکړې غسل وکړې نو دا تولیا یا کپړه استعمالول د دې لپاره څنګه دي؟ نو یو ډله دې قایل دا مکروه کار دی. سعید زوی د مسیب زهري وایي چې دا مکروه دي او د هغې دپاره پیش کوي چې میمونه رضی الله عنها صحیح بخاري حدیث دی رسول الله ته غسل نه بعد یو څادر یو تولیا راوړه، رسول الله ترې وانخېستله. دا د کراهیت خبره ده. بل د ترمذي په روایت کې دا دی چې دا اودس توبه چې دي دا تللی کېږي. نو د دې وجې نه نو د هغې یو جواب خو دا دی چې دا اودس اوبه تللی کېږي نه، مطلب یې دا دی چې په اندام باندې پرتې وچې شي نه، چې کومه اوبه پکې استعمال شي هغه تللی کېږي، هغه تللی کېږي که نه دا خو وچېږي خامخا. دویم نمبر دا چې کومه میمونه حدیث دی رسول الله ته تولیا وانخېستله. ابن حجر وایي دا دلیل دی په دې خبره باندې چې رسول الله تولیا استعمالوله ځکه ولا هغې راوړوه. دا خو پته مکه ده. اوس که هغه نه استعمالولې نو کیدای شي چې بیا به نه راوړې وله. دویمه دا چې احتمال هم شته کیدای شي خیره نه وه، کیدای شي پاکه نه وه، رسول الله تادي وه یا دا چې هغه د ریخم وه. نو دا مختلف ابن حجر دا احتمال پکې شته دی. او پاتې شو دا چې ظاهر کې استعمالول موالک شوافع احناف دا مباح کار دی، غوره نه دي. ګوره تولیا استعمالول غوره نه دي خو جایز او مباح دي. او د هغې دپاره مختلف روایات دي. سلمان فارسي حدیث دی چې د نبي علیه السلام اودس وکړو د چوغې په یو جانب باندې خپل مخ دا وچ مخ مبارک اگر که ضعیف دی. او د ابوبکر صدیق حدیث دی بهقي کې چې نبي علیه السلام یو کپړه د اودس نه پس په استعمالوله د مخ د وچولو دپاره. د ابو مریم ایزیاس بن جعفر حدیث دی چې صحابهونه چې د رسول الله یو مندیل یو خرقه وه نسایي نقل کړی په سند صحیح هغې اودس نه بعد استعمالولو. بیا د هغې نه علاوه حدیث منیب بن مدرک المکی الازدي قال رأیت جاریه تحمل وضوء مندیل فاخذ الماء فتوضأ ومسح بالمندیل. نو دا استعمال کړی دي. لہذا روایات خو ټول کمزوري دي خو ټول متعدد روایات دي چې ټول جمع کې اباحت ته ثابتېږي. اباحت خبره پوه. اوس چې اودس کې د دې لپاره دعاګانې دي نو د اودس په اول سر کې دعاګانې دي او په آخر سر کې دعاګانې دي او بعضې خلک په منځ کې هم چې دعاګانې کوي. په اول سر کې خو بسم الله ده اتفاقي، په آخر سر کې چې کومه دی نو بیا دعاګانې شته دی اللهم اغفر لذنبي دا دعاګانې شته دی. لیکن چې کومه دعاګانې هغه په د اثناء الوضو کې دي لکه اوس په آخر کې خو دعاګانې شته اللهم اغفر لذنبي وسع لي في داري وبارك لي في رزقي نسائي دا ابو موسی اشعري نه یا سبحانك اللهم بحمدك لا اله الا انت وحدك لا شريك لك استغفرك واتوب اليك دا ابن سیرین نقل کوي. دا دعاګانې خو شته لیکن د دعا په هر اندام باندې دعاګانې کول نو حافظ ابن حجر وایي چې
مرفوع روایت پکې نشته. ابن قیم، ابن عربي، ابن دقیق العید وایي چې په دې کې مرفوع روایت نشته. خو د احنافو او د شوافیو په کتابونو کې تحتوی یا روضة المحاجین انوار الساطعه کې څه روایت راوړي دي، څه دعاګانې راوړي دي. نو بعضې علما وایي چې دا مستحب السلف دی او داب الصالحین دي. خو که مستحب السلف ورته وایي که د صحابو عمل وي بیا حکمن مرفوع دي علی الرأس والعین. ولیکن که مستحب السلف صحابه نه وي بیا خو بدعت شو. مستحب السلف ته خو بیا بدعت وایي. اوس که د صحابو عملي نو بیا خو علی الرأس والعین دي. خو که د صحابو نه ثابت نه وي نو بیا خبره سره مشکله ده. په دې وجه باندې نه استعمالول دا پکار دي چې کومه دعاګانې په اول کې په آخر کې دا به وي. اوس د هغې نه بعد چې کله ته اودس وکړې نو ګوته اوچته کې او دعا کې، نو دا څنګه ده؟ نو اما رفع الاصبع فی ذلک الدعاء عند اشهد ان لا اله الا الله فلیس فی شیء من السنة ولکن وذا رفع البصر فی حدیث ابي داود. داسې شته دی چې کله اودس وکړې او بر حدیث وګورې اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک وی او اسمان ته ګورې، نو دا حدیث په ابو داود کې شته دی 25 صفحه جلد 1 کې، ابن سینی 31 حدیث ته، احمد 150 151 جلد 4، دارمی 148 جلد 1 باندې دی. لیکن ګوته اوچتول چې کومه دی نه دا نشتي نه په سند ضعیف سره او نه په سند صحیح سره. نو دا یو خبره پکې سره موجوده ده. نو دغه ګوته نشته دی، نور بر اسمان ته کتل پکې شته دی. وإن كنتم جنبا فطهروا، غسل وکئ. وإن كنتم مرضى على سفر او جاء احد منكم من الغائط، نو بیا تیمم وایي، مخکې د هغې ذکر شوی دی. ما یرید الله لیجعل علیکم من حرج. و دا تیمم د څه دپاره راغلی دی؟ دې دپاره چې الله تعالی تاسو باندې دین اسان کړی دی چې نور هم اسان شي، حرج او تکلیف پکې نه وي. ولکن یرید لیطهرکم، خو مقصد صفایي ده، صفایي، لہذا صفایي خپل اختیار کوي. لعلکم تشکرون. اوس په دې کې یو فقهي مسله ده. یو فرض کې یو سړی دی په داسې ځای کې ګیر دی چې هغه نه اوبه استعمالولی شي او نه خاوره استعمالولی شي، نه تیمم کولی شي نه اودس کولی شي، نه تیمم کولی شي نه غسل کولی شي. نو ای دی مونځ به کوي او که به نه کوي؟ د امام مالک رای دا ده چې دا خو معذور دی، مونځ د ده نه ساقط دی، نه پې ادا شته نه پې قضا شته. امام شافعي وایي چې نه، معذور نه دی، خو معذور د اودس نه دی، لہذا دی بیا اودس مونځ وکړي او بیا چې کله الله ټایم ورکړو نو دی به قضا وکړي. امام احمد وایي چې نه، دی به وکړي، بیا پې قضا نشته دی، معذور دی. د احنافو مسلک دا دی چې نه به ده باندې ادا نشته دی، بغیر د اودس نه مونځ نه کېږي. او چې کله الله ټایم ورکړو بیا به څه شي، بیا به اودس چې کوم ادا کوي. دې ته فاقد الطهورین ویل کېږي. دا یو قانون دی. او بیا یو عالم دی هغې راجمع کوي که نه، دا ټول مسلکونه راجمع کړي په یو شعر کې، اسد الله نظمن مالک بھی، شافی بھی، احمد بھی اور ہم، لا لا نعم 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 لا ولا نعم. وی یو امام مالک دی او شافی دی، یو احمد دی او مونږ هم یو. نو امام مالک چې کومه دی نو هغه لا 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 اداون ولا قضاون. امام شافی نعم نعم اداون و قضاون. امام احمد نعم لا اداون لا قضاون. او احناف وی لا نعم لا اداون و قضاون، ادا پې نشته دی او قضا پې شته. وذکروا، یاد کوي، هغه لوز یاد کوي. کومه لوز؟ وإذ أخذ ربک من بني آدم، هغه یاد کوي که نه چې الستو بربکم قالوا بلا. یا خطاب یهودو ته دی، خپل تورات را مخې ته کوي. لیکن جمهور علما وایي چې ټول مراد سمع او طاعت مراد دی. د رسول الله خبره واورئ، ومنئ. واتقوا الله، مخالفت نه ځان ساتئ. یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین لله شهداء بالقسط. ای ایماندارو، ودرېدونکي شئ د الله دپاره په انصاف باندې ګواهي کوي. کونو مستقیمین. اوس دلته دوه ځایونه دي په سورة النساء کې، تاسو مخکې ویل که نه کونو قوامین بالقسط شهداء لله، او دلته وایي کونو قوامین لله شهداء بالقسط، ثم تقدیم و تاخیر راغلی دی. هلته داسې وایي کونو قوامین بالقسط شهداء، او دلته وایي کونو قوامین لله شهداء. نو ابو حیان الوسی غرناطی نقل کوي تفسیر بحر محیط کې یو نکته، هغه دا ده چې انسان د عدل او د انصاف نه اړی او په ظلم او جور کې مبتلا کوي. نو د هغې دپاره عادتا دو اسباب دي چې سړي نه ظالم جوړوي. یو څه شی دی محبت النفس، خپل ځان سره مینه کول، یا د خپلو دوستانو عزیزانو طرفداري کول، دا یو سبب دی. او دویم چې کومه دی د چا د عداوت او د دشمنۍ په وجه باندې ظلم کول. نو دا وایي دا دو قسمه خبرې دي. لہذا په سورة النساء کې څه وایي
چې د آیات کریمه رد دی په اولني مضمون باندې چې د خپل نفس او محبت دوستانو عزیزانو طرفدارۍ په وجه باندې ظلم ونه کړي. او د سورة مائده د دویمه خبره ده د چا د عداوت او دشمنۍ په وجه باندې څه ونه کړي، ظلم ونه کړي. لکه څرنګه چې په پاکستان کې ټول ججان اکثریت او زمونږ عدالتونه اکثریت د هغوی کار سره د حکومت مطابق فیصلې کوي. هر حکومت چې راځي نو د هغې صدر وزیر اعظم او د چیف اف آرمی سټاف په خوله باندې ظلم کوي او تیر شوي حکومت باندې څه کوي، غلطې فیصلې کوي. بیا چې هغه ختم شي هغه بل راشي بیا د هغه قانون ده. تاسو وکتل که نه دلته دواړه خبرې لاړې چې نه به د خپل محبت او د نفس د دوستانو د پارټۍ د عزیزدارانو طرفدارۍ او د رشته دارانو په وجه باندې ظلم نه کوي، انصاف پکې. دا صورت نساء کې شو. او دویم نمبر د چا سره دشمنی ده، عداوت دی، ستا بدي شي هم به ظلم نه کوي، انصاف پکې. ځکه په صورت نساء کې ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین پسې وروسته راغی. او دلته څه وایي مائده کې ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الله تعالی. په دلیل شو چې فرق سره هغه دغه دی چې په صورت نساء کې وایي چې اکثر دشمنی ظلم چې کېږي دا د دې وجې نه کېږي طرفدارو د وجې نه، او په صورت مائده کې وایي د دشمنو د وجې نه کېږي. نو شهدا بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الله تعدلوا. دشمن دې تا ته رکاوټ نشي، باعث دې نشي چې ته څه شی ظلم وکړې او زیاتې وکړې. انصاف کوه، هو اقرب للتقوا. دا پرهیزګاري ده. ټول نه ګران کار انصاف کول. تفسیر روح المعین نقل کوي چې حسن رضی الله عنه له یو ځل دو ماشومانو تختۍ راوړې، تختۍ به حواله شیخ صاحب، حواله شیخ صاحب وینا ده. نو هغه ویل چې تختۍ وله راوړې نو هغه ته ویل چې یاره انکل که نه انګلیش کې ورته وایي، تره کې عربۍ کې ورته عام وایي تره. نو هغه چې تره د زما را تختۍ لیکل ښایسته دي که ردې لیکل ښایسته دي؟ نو هغه ورته چې کله کتل نو حضرت علي ناست و، په اواز وکړو چې بچیه ګورې دا ګورې انصاف دی ګورې، هسې نه چې ته د ماشومانو خبره سرسري واخلې، سرسري. نو سرسري به نه اخلې، که سرسري دې واخیستله که نه نو ګورې دا ظلم دی. نو هغه په ډېر ژور سوچ وکړو، بیا فیصله وکړه وایي اوس ماله راوړه. نو په دې صحابو کې تاسو ته پته ده چې قاضي صحابي چې کوم دی د حضرت علي و، الله هغه ته قوتي فیصله ورکړې وه. ځکه نبي علیه السلام فیصلې په هغه باندې کولې. نو چې وکتلو نو ویل چې تا کمې ته ښه ویلي وې دې ته وایي ټیک دی فیصله دی. لیکن نن سبا دا پروا نشته دی په هېڅ کې، په امتحان کې هم نشته دی. دا ټول خلک چې کومه دی امتحانو والا داسې ګډوډ چل ول کوي څه به کوي هلکه. دا ډیوټو والا خپلو مدرسو کې چې کومه دی نقل داسې پرېږدي خپلو طالبانو ته هغه بله، لکه دا ټول یو شان طالبان دي. د دې زه ډیوټي نه کوم که نه، ځکه ډیوټي کومه چې یو ځل مې په تیمارګري کوله ټول مې ایستلو، مال ټول ځئ لرې کېږئ نه. بیا د لاهور نه دا ټلیفونونه کوله چې هلکه دا معاف یې کوو سمال څنګه معاف؟ دا کومه ډیوټي ده؟ ته ملا سړی ډیوټي کوي او خپل طالب ته ښې او بل طالب ته نه ښې. نو ډیوټي چې کومه دی ډېر ګران کار دی. د دې وجې ستاسو به ډیوټي کوم زموږ مولوي صاحب و شیخ صاحب و، نه هغه غریب یې ایستلی دی. ولې چې ایستلی هغه به سمه ډیوټي کوله، مولانا ګل حبیب جان صاحب و، نو هغه دې تاسو ایسته لرې کړی دی او هغه پله دې پله پکې انګړه دنګړه را دنده کړي دي، ټول ستاسو په شان پراته وي. نو بس دا عجیبه غوندې کار دی که نه. نو ډېر ګران کار دی ګوره انصاف کول. ډګر طالب پرچې امتحان وغیرہ نور. واتقوا الله ان الله خبیر بما تعملون. دې باندې معارف القرآن مفتی شفیع رحمه الله 71 جلتین باندې دا خبره کړې ده. امتحانات و نمبري، سند، سرټیفیکیټ، انتخابات، اوټ، شهادت، او بیا وایي زموږ د اوټ 3 حیثیت دي. دا زه ګواهي کوم دا ښه سړی دی، او آخري زه سپارش کوم چې دا ډېر ښه سړی دی، او زه وکالت کوم د هغې وکیل یم. هغه وایي د اوټ 3 حیثیت دي. وایي دا هم شهادت دی، هم چې کوم شفاعت دی، هم وکالت دی. اوس یو سړی هغه وایي چې ښه ورته پته لري دا سړی اکثر غلط سړی، او زه ګواهي کوم دا ښه سړی دی، دروغجن شو. زه ګواهي کوم دا سپارش کوم دا غلط سړی دی. نو قرآن څه وایي د هغه دپاره لوی بوج دی، او زه وکیل یم د دې. او چې وکیل کله ظالم وي نو هغه هم دغه شانتي. نو دا د 3 حیثیت سره دی، خو لیکن څوک په دې پوهېږي. وعد الله الذین آمنوا وعملوا الصالحات. وعده کړله الله د ایماندارو سره بشارت اخروي. څه ولدي؟ لهم مغفرة، بخشش عظیم شی دی، و اجر عظیم. چې بخشش ملاو شو
نو انعام خود به خود ملاویږي، انعام سره اجر عظیم جنت. او بیا والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا تخویفی اخروی، دا هغوی دپاره څه دي؟ اصحاب الجحیم دي. یا ایها الذین آمنوا اذکروا نعمت الله علیکم، آیت نمبر 11. شان نزول مطابق په دې باب کې ډېر اقوال دي. یو قول یو رائے دار چې نازل شوی دی په سبب د یو بانډچي باندې. غزوه ذات الرقا ده، نبی علیہ السلام او صحابه ستړي شوي دي او د غرمې ټیم دی. نبی علیہ السلام د یو کیکر د ونې لاندې آرام کولو، صحابه هم خواره شو، یو ځای بل ځای ته لاړه. ناګهانه چې دی نو یو سړی، یو بانډچی دی، هغه راغی او توره راویستله د نبی علیہ السلام او رسول الله بیدار شو، ورته وایي ستا به زما نه څوک چې کومه دی نه بچ کړي. نو په یو روایت کې نبی علیہ السلام چې الله د هغه نه توره بس لرې شوه، ولیده یا یې واخیستله، رسول الله توره چې کومه دی نو هغه راوچته کړه، وایي تا به رانه څوک بچ کړي. او صحابه خبر شو، بیا راله نبی علیہ السلام هغه سړی معاف کړ، وروسته اسلام هم قبول کړی دی. او صحیح بخاري کې هم دا روایت دی، خو چې څومره ما ووایو دا خو د قرطبي قصه ده، روایت کې خو حدیث الفاظ کم دي. د دغې سړي نوم سره غورس بن حارث، امام واقدي نوم یې دعسور بن حارث، محمد بن اسحاق نوم عمر زوی د جحاش دی، د بنو نذیر یهودي دی. امام قرطبي نقل کوي، بخاري کې هم دی. اوس دې کې یو ټکی دی، دا خو یو سړی دی. اذ هم قوم، او دلته یو سړی یو دی، نو څنګه دا واقعه د قوم سره راله؟ پوهېږئ خبره که نه؟ دلته وایي چې قوم دی او دلته وایي چې یو سړی دی، بانډچی دی. نو د هغې وجه دا را چې قوم جمع دلته او غورس واحد راغلی دی، د ټولو رای ورسره وه، ټولو سره متفق په دې خبره باندې، ټولو په شریکه رالیږلی و، ځکه چې کومه دی نو دا راغلی دي. نو اذ هم قوم دا شو. دویم قول دا دی نه مراد مشرکان دي چې د رسول الله خلاف چې کومه دی نو هغوی متعدد بار هغوی د حملې کړي دي او د حملې کوشش یې کړی دی. په دې وجه باندې الله تعالی د هغوی حملې هغه ګډې وډې کړي دي او خرابې کړي دي. راجح قول سره دا چې حکم خو عام دی، خو لیکن دلته دغه قانون تحت دغه د غورس بانډچي چې کومه دی نو لانجه او د هغې قصه صحیح بخاري نقل کړې ده، نو هغه ټیک ان یبسطو چې لاس اوږده کړي حمله در باندې وکړي. ولقد اخذ الله میثاق بني اسرائیل، خامخا اخیستلی و الله پوخ لوز د بني اسرائیلونه. وبعثنا منهم 12 نقیبا، لېږلي مقرر کړي موږ دو کې 12 مشران. وقال الله انی معکم، وفرمیل الله بېشکه زه تاسو سره یم. لئن اقمتم الصلاة، که مونځ ودرولو، واتیتم الزکاة، زکات هم ورکولو، وآمنتم برسلي، او ایمان هم راوړو زما په رسولانو، وعزرتم، امداد هم کولو د رسولانو، واقرضتم الله قرضا حسنا، او قرض هم ورکوه الله ته ښه قرض، لأکفرن عنکم سیئاتکم، خامخا زه به محو کړم ستاسو نه ګناهونه ستاسو، ولأدخلنکم جنات تجری من تحت الانهار، داخل بکم تاسو باغون ته بیږي بلاندې د هغې نه نهرونه. فمن کفر بعد ذلک، چا چې کفر وکړو وروسته د دې نه منکم ستاسو نه، فقد ضل سواء السبیل، خامخا دې ګمراه شو د نیغې لارې نه. فبما نقضی میثاقهم، په سبب د ماتولو د دوی لوزونو خپل لره، لعناهم، موږ لعنت وکړو په دوی باندې، وجعلنا قلوبهم قاسیه، وګرځول موږ زړونه د دوی سخت، یحرفون الکلم عن مواضعه، اړې راړې خبرې د خپلو ځګونو نه، ونسوا حظا مما ذکروا به، دوی هیر کړه لویه حصه د هغې نه دوی ته نصیحت شوی په هغې باندې. ولا تزال تطلع على خائنة منهم الا قلیلا منهم، او ته به همیشه خبرېږې په خیانت د دوی باندې مګر لږ کسان د دوی نه. فاعف عنهم، معافي کوه د دوی نه، واصفح، درګذر کوه. ان الله يحب المحسنین، بېشکه الله خوښوي نیکي کوونکي. ومن الذین قالوا انا نصارى، او دا کسان چې وایي بېشکه موږ عیسیانو، اخذنا میثاقهم، اخیستلی پوخ لوز د هغوی نه، فنسوا حظا مما ذکروا به، پس دوی هېر کړي و لویه حصه د هغې نه دوی ته نصیحت شوی په هغې باندې. فاغرینا بینهم العداوة والبغضاء الى یوم القیامه، پس اچولي و موږ په منځ د دوی کې دشمني او بغض تر قیامت ته ورځې پورې. وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون، زر دی چې خبر به ورکړي دوی ته الله په هغه چې دوی کول. یا اهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب،
ای اهل کتاب راغلی دی خامخا تاسو ته رسول زمونږ چې بیانوي تاسو ته ډېر هغې تاسو پټول د کتاب نه ویعفو عن کثیر معافي کوي د ډېرو نه قد جاءکم من الله نور و کتاب مبین خامخا راغلی تاسو ته د الله طرفه نور او کتاب ښکاره یهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام یهدي چې هدایت کې په دې باندې الله تعالی هغه چاته چې ورپسې شي په رضامندۍ د الله پسې لارو د سلامتیا ويخرجون من الظلمات الى النور باذنه او راوباسي دوی د تیارو نه رڼا ته په حکم خپل ويهديهم الى صراط مستقيم هدایت کوي دوی ته نیغې لارې لقد كفر الذين قالوا ان الله المسيح ابن مريم خامخا کفر کړه کسانو چې ویلې بېشک الله هم دغه مسیح زوی د مریم دی قل فمن یملک من الله شیئا ورته څوک مالک شي د الله نه د څه شي د دې عیسی علیه السلام دپاره ان اراد ان یهلک المسیح ابن مریم و امه ومن فی الارض جمیعا کچرې اراده وکړي الله چې هلاک کړي مسیح زوی د مریم او مور د هغه وه چې په ځمکه کې ټول ولله ملک السماوات والارض د الله دپاره بادشاهي د اسمانونو د ځمکې ده او ما بینهما په منځ د دواړو کې دی یخلق ما یشاء پیدا کوي هغه چې وغواړي والله علی کل شیء قدیر الله په هر شي قادر دی وقالت اليهود والنصارى ويهود وعیسیان نحن ابناء الله وحباؤه مونږه زامن د الله یو نازبینان او محبوبان د الله یو ورته وایه قل ورته وایه پیغمبره فلم یعذبکم بذنوبکم بیا ولې عذاب درکوي تاسو ته په ګناهونو ستاسو باندې بل انتم بشر ممن خلق بلکې تاسو بني آدم یې د هغه نه چې الله پیدا کړي دي بخي چاله چې وغواړي عذاب ورکوي چاله چې وغواړي د الله دپاره بادشاهي د اسمانو د ځمکې دا په منځ دواړو کې دي وإليه المصير او دغه الله ته واپس دی یا اهل الكتاب قد جاءكم رسولنا اهل کتاب خامخا راغلی تاسو ته رسول زمون یبین لکم علی فترة من الرسل بیانوي وضاحت کوي تاسو ته علی فترة من الرسل پاغه بندیز پاغه وخت د بندېدلو د رسولانو باندې ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر دا چې تاسو بیا نه وایئ چې نو راغلی موږ ته څوک خوشخبري ورکوونکی ویرونکی فقد جاءکم بشیر و نذیر بس خامخا راغلی تاسو ته خوشخبري ورکوونکی ویرونکی والله علی کل شیء قدیر والله په هر شي باندې قادر دی ولقد اخذ الله میثاق بني اسرائیل آیت نمبر 12 اوس د بني اسرائیل سره د کامیابی معاهده شوه ولقد اخذ الله میثاق بني اسرائیل مضبوط لوز وبعثنا منهم 12 نقیبا نقیب دا واحد دی او جمع دی نقبا راځي نقبا اصل کې نقیب څه ته وایي امام ماوردي وایي الواسع فراخه ته ویل کېږي د دې وایي نقیب سرنګ ته ویل کېږي هغه مشر کبیر القوم چې د هغه سره ټول اختیارات وي او هغه مضبوطې خبرې راوباسي لهذا دلته مراد د نقیب لغوي معنی ده پراخه وسیع او معنی ده کبیر القوم د قوم مشر دلته مراد وعثنا منهم 12 دولس مشران نقیبانو عطا ابن یسار خو فرمایي چې نقیب نه مراد حملة القرآن د قرآن حاملان نقیبان دي او رفاع اهل الجنة کذا رواه الدارمی فی مسنده لیکن ظاهر معنی هم داره چې مراد دینه هغه غټان دي مشران دي کبرا دي چې هغه 12 کسان په بنی اسرائیلو کې ذکر د یعقوب علیه السلام 12 بچیو او هر یو ډلې چې کم مشرو هغې ته به نقیب وایو نو لهذا 12 مشران وقال الله انی معکم لئن اقمتم الصلاة اوس دغې نقباو ته ویله چې د خپلو لاندې ما تحتو بني اسرائیلو ته ووایي چې که تاسو دا قانون منئ نو زه ستاسو امداد کوم انی معکم بالعلم والقدرة والسمع زه ستاسو امداد او تعاون کوم بالنصرت ولیکن تاسو پس کې قانون نافذ کوئ د مانځه د زکات وعذرتموه تعذیر نه دی توقیر او تعظیم ته ویل کېږي او هغه ضرب وهل چې هغه د حد نه لاندې وي تاسو به د پیغمبرانو د داعیانو امداد کوئ واقرضتم الله قرضا حسنا انفاق فی سبیل الله به کوئ که دا ونه کړو نو فمن کفر بعد ذلک که تاسو دا قانون ونه منو نو فقط ضل سواء السبیل تاسو ګمراهان شوئ نو تاسو امداد هم ختم شو فبما نقضی میثاقهم فبما کې ما زائده توکید دپاره فبنقضهم میثاقهم په سبب د ماتولو د دوی لوز لره څه چل پیو شو لعنهم جزیه پیرال عبدالله ابن عباس امام مقاتل حسنی بصری لعنهم مسخ شو
خنزیران او شادوګان ته جوړ شو. لعنهم رحمتونه او نعمتونه اپې بند شو. وجعلنا قلوبهم قاسیه او زړونه سخت شو. قانون هم دا دی چې څوک د شریعت خلاف ورزي کوي زړه به سخت. یحرفون الکلم عن مواضعه، تحریفات شروع کړ، تحریفات لفظي هم کوله معنوي هم کوله. ونسوا حظا مما ذکروا به، او د نصیحت کتاب یې پرېښودلو. ولا تزال تطلع على خائنة الا قليلا منه، رسول الله ته تسلي ورکوي چې یهود قوم بهت دی، د دې په الزاماتو به ته همیشه د پاره چې کوم دین خبرېږي، دا نه چېرې دا به یو ځل دا کار وکړو بیا به نه کوي. لیکن دا تاسو ته پته ده ایماندار رسول الله فرمایي ایماندارو د یو سړي نه یو ځل چې چلی کېږي، د یو سړي نه یو ځل چې چلی کېږي. او پاکستان او د پاکستان وزیر اعظمان د یو سړي نه 50 ځله وچلی شو، لیکن بیا هم چې کوم دی نو دوی نه سمیږي. څنګه په 71 په 48 کې چې کوم دی نو امریکې پخره سواره کړه او زموږ نه کشمیر چې کوم دی نیم لاړ، پخره سواره کړه. په 71 کې پخره سواره کړه، بنګلادیش رانه لاړ. اوس بیا پخره باندې سورئ، ځکه چې کله وایي د هغوی سره ملګري شي، کله په دوی حمله وکړي، کله په هغه ته ګورې چې څه در سره کېږي، ټوکړې ټوکړې کوي دي. دا ایماندار خو یو ځل دوکه کېږي. دویم نمبر وزیر اعظمان چې کوم دی په فوج باندې 100 ځله دوکه شو. بټو صاحب ضیاءالحق صاحب را مخکې کو، جوی صاحب دوړه کو. نواز شریف چې کوم دی نو هغه مشرف را مخکې کو، دوړه کو. بیا چې کوم دی نو فوج له غاړې ورکړې ده، بیا به یې کوي. عمران خان چې کوم دی نو بل څه شو، هغه له غاړې ورکړو، هغه ځای ته ورسو، جیل ته ورسو. لیکن هغه دا راوتی نه دی که دویم ځل بیا دوکه شو، بیا به هغه به د حدیث تحت راځي. خو خبره دا ده چې مؤمن یو ځل دوکه کېږي. تاسو هم دوکه شوي 100 ځله. زه یو دغه ملا له لاس ورکوي او ډز بیا ایسته پیل کېږي. نو علی خائنتین، نو پاپ وانو وصفه، معافي کوه درگذر کوه. ومن الذين قالوا انا نصارى اخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به. اوس عیسایان هم چې کوم دی د هغوی سره توحید او د ایمان یو لوظ شوی، لیکن هغوی هم هغه لوظ مات کو او قانون مات کو. فاغرینا بینهم العداوة والبغضاء، چې قرآن نه پسند کېږي که نه نو دشمني به پیدا کېږي په امت کې. فاغرینا بینهم العداوة والبغضاء الى یوم القیامة. اغرا تیزولو ته وایي، دلته معنا مونږ تیزه کړه، عوام چوله په دوی کې عداوت، دشمني، بغض تر قیامت ته ورځې پورې. نو دا اشاره شو هغه فریقو ته د عیسیانو، یعقوبیه او نستوریه او ملکیه. نستوریه چې کوم دی دوی وایي عیسی علیه السلام ابن الله دی، یعقوبیه وایي عیسی علیه السلام هو الله دی، او ملکانیه هغه وایي عیسی هو ثالث ثلاثه. دا درې مسلک و پکې، تفسیر بیضاوي نقل کوي. نستوریه د هغوی عقیده دا ده چې عیسی ابن الله دی، او یعقوبیه د هغوی نظریه او عقیده دا ده چې عیسی علیه السلام هو الله دی، الله بعیني دغه دی. او ملکانیه هغه وایي چې عیسی ثالث ثلاثه دی، یو مریم بی ده، یو الله دی، یو ابن الله عیسی علیه السلام دی. درې معبودان دي. وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. الله به تاسو ته سزا درکړي. یا اهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون. مراد رسولنا دلته مراد نبی علیہ السلام دی. يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب. تاسو چې ډېر قوانین پټ کړي دي، دلته وضاحت خو نشته، یې پټ کړي دي، لیکن په نور آیتونو کې د هغې وضاحت راغلی دی. سورة آل عمران آیت نمبر 23 کې الله فرمایي الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب. هلته راغلی سورة بقره آیت نمبر 89، سورة النساء آیت نمبر 160، سورة انعام آیت نمبر 146 او سورة آل عمران 93 نمبر آیات کې اضواء البیان نقل کوي چې د هغې وضاحت سره دا موجود دی چې دوی د محمد صلی الله علیه وسلم بیان او صفتونه پټ کړي دي. ویعفو عن کثیر، ډېرې خبرې پرېږدي. قد جاءکم من الله نور، ضیا راغلی ده، اسلام راغلی دی. امام زجاج وی محمد صلی الله علیه وسلم راغلی دی. تفسیر مدارک نقل کوي چې قرات د نور نه مراد نبی علیه السلام شي، نو معنی دا ده چې د بشریت سره منافي نه دی. نور خو دی خلقو ته هدایت کوي. انما سماه نورا لانه تهتدي بالنور فی الظلام. نبی علیہ السلام ته نور ولې وایي؟ ځکه یې په تورو تیارو د ګمراهو په لاره کې ته به د هغه په سینت او په صورت باندې روان یې، په سنت باندې بس رڼا به ته وي. تفسیر خازن نقل کوي. و کتاب مبین، اتفاقی قرآن مجید دی. یهدی به الله من اتبع رضوانه. الله تعالی توفیق ورکوي په دې باندې هغه چاته چې د هغه نه راضي شي.
کما سبل السلام هغه لارې د سلامتیا. مراد د لارې سلامتیاو نه مراد سره اسلام دی، دین دی. ان الدین عند الله الاسلام طرق الجنت ويخرج من الظلمات الى النور. د کفر او د جهالاتو تیرونې راوباسي باذنی په توفیق خپل باندې. ويهديهم الى صراط المستقیم، د اسلام او د جنت لاره وتخي. لقد كفر الذين قالوا ان الله المسيح ابن مريم. و دا هغه یو ډله چې کومه ډلې هغې دا وویله چې عیسی علیه السلام چې کومه دی ابن الله دی، نو هغه سړي نستوریه په هغې باندې رد شو. لقد كفر الذين قالوا ان الله المسيح ابن مريم، دا یو ډله شو. او دغه رنګې دویمه ډله چې هغوی وایي چې دا ثالث ثلاثه او دریم وایي چې دا بیانې الله دی، دا په هغوی باندې رد شو. وقالت اليهود والنصارى نحن ابناء الله يحبه. یهود و عیسایان سوی مونږ نازبینه. نحن ابناء الله، نحو صيغه د متکلم ده، مراد دین افراد نه دي بلکې قوم او ملت مجموعه مراد ده، قومي آواز ده دی. وس ابن نه مراد حقیقي دی که مجازي معنا ده. نو عربی زبان کې دا ابن د مجاز دپاره زیات استعمالیږي او حقیقي معنی کې زیاتر ولد دپاره استعمالیږي. نو هغه ولد لفظ او حقیقي معنی پلان کې زما ولد دی، ولد فلان ابن فلان ډېر کم حقیقت کې استعمالیږي. په دې وجه باندې مفردات القرآن امام راغب نقل کوي چې عربي زبان کې ابن د مجاز دپاره ډېر استعمالیږي، مجاز نسبتي مجازي، او ولد چې کومه دی دا د نسبتي حقیقي دپاره ډېر استعمالیږي. لکه ابن توین آدم علیه السلام دپاره استعمالیږي، ابن اللیل د غل دپاره استعمالیږي، ابن الاقوال هغه باتونی ډېر خبرلوس شخصیت او قمقل شخصیت ولې نه وي مړه. ابن اقوال چاته ویل کېږي؟ بیقوفه ته. بیقوفه سړی خو پېژنې که نه؟ بیقوفه خو نښې دي، تاسو خو نه پېژنئ. د ټول نه غټ قمقل بیقوفه هغه انسان دی چې په هر ټاپک د هغه سره خبرې ورسره خو پوهېږي چېرته. نو زه خو هر ټایم ډېګی یم خو څوک نه پوهېږي نه په هر ټاپک باندې. خر دی پېژني، سپی دی پېژني، ګیدړ دی پېژني، اسمان دی پېژني، فلکیات دی پېژني، او سیاسیات هم پېژني، او میراث هم پېژنم، او پلانکې هم پېژنم. دا عجیبه خبره. لیکن چې کومه غټان خلک و هغه عظیم خلک دی، هغوی چې کومه خبره یقیني پېژني زه په هغې بحث کوي، په بل بحث نه کوي. زما ټاپک نه دی، په دې زه نه پوهېږم. او داسې عارضي خبره باندې خو ښځې هم پوهېږي. اوس زما نه چا تپوس وکړم په موبایل په وټسپ شی دی که څه شی دی، په هغې نه پوهېږم. نو بل ته وایه لکه دا شی دغه که څنګه شیز دی نه پوهېږو پې. نو زه به څه وایم چې پوهېږم پې بل څه شی راواړو. دا رقم عقل سړي نه قدر. نو دا مجاز دپاره ډېر استعمالیږي. لہذا په دې کې یو خبره دا شوه چې یاره تفسیر ماجدي او تفسیر منار او شیخ رشید رضا مصری نقل کوي په خپل تفسیر منار کې دلته مجاز مراد دی. د هغوی ذهن کې دا چې دا نحن ابناء الله، د دې مطلب حقیقي زامن د هغوی مراد نه دی چې عیسی علیه السلام حقیقي زوی دی، بلکې اتخاذیون الله تعالی ول اختیارات ورکړي دي، نازبینان چې ورته ویل کېږي. نو تفسیر ماجدي نقل کوي دا نازبینان په مسلمانانو کې لږ دي. داتا گنج بخش ته لاړ شه، غازی عبدالله شاه ته لاړ شه، شهباز قلندر ته لاړ شه، بر امام ته لاړ شه، عبدالرحمن بابا ته لاړ شه، پیر بابا ته لاړ شه. دا اتخاذیون نه دي، وایي دا نازبینان دي. نو دا نازبینان خو په مونږ کې مشته دي. نو هغه رایې خو دا داسې چې دا حقیقي معنا نه ده، مجاز دی. که حقیقي والې نو بل انتم بشر ممن خلق، بني آدم یې یغفر لمن یشاء، موحد به معاف کوي، ویعذب من یشاء مشرک غر کوي. ولله ملک السماوات والارض ما بینهما شریک نشته دی. وإلیه المصیر، الله ته به ځئ د تېښتې لاره بله نشته. یا اهل الکتاب قد جاءکم رسولنا، ای اهل کتاب تاسو ته رسول راغلی دی. اتفاقي د رسول نه مراد نبی علیه السلام دی. امام ابن جریر وی علی فترة من الرسل. فترت څه ته وایي؟ د فترت لفظي معنا دا سست کېدل، سست ہونا، سست کېدل. او د فترت معنا دا سکون، ساکن، سکون ساکن کېدل. د فترت لغوي معنا دا یو شی معطل کول، یو شی بندول. دا ټولې معنی سست کېدل، ساکن کېدل، معطل کېدل، بندول. دا لغوي معنا دا امام تاج العروس، امام قرطبي، امام راغب دا نقل کوي. اصطلاحي لحاظ سره فترت څه ته وایي؟ فترت پتوا باندې نه، فترت پتوا باندې تازګۍ ته وایي. فترت پتا باندې څه ته ویل کېږي؟ لغوي معنی داره اصطلاح کې څه ته ویل کېږي؟ د دو پیغمبرانو په منځ کې چې کومه وقفه ده هغې زمانې ته زمانې فترت وایي.
نو الفترة ما بین کل نبیین تاج العروس دا نقل کوي. بعض علماء چې نه دا د عیسی علیه السلام او د نبی علیه السلام په منځ کې خاص زمانه ده، هغې ته ویل کېږي. لہذا که فرض کا اصطلاحي معنی خدا شوه د دو پیغمبرانو په منځ کې چې کومه وقفه ده د پیغمبرانو، هغې ته فترت ویل کېږي. بیا په دې باب کې یو قول د عبدالله ابن عباس دی، هغه دا وایي د موسی علیه السلام د عیسی علیه السلام په منځ کې چې 1700 سال کومه زمانه ده، نو په دې کې تقریبا 1000 پیغمبران راغلي دي. بیا د عیسی علیه السلام د نبی علیه السلام په منځ کې 500 فاصله کې پیغمبر بیا نه دی راغلی. دا قول د امام قرطبي د عبدالله ابن عباس نقل کړی. بیا وذکر الکلبی ان بین عیسی و محمد 500 سنه و 69 569 سال راغلي دي. وای په دې کې 4 پیغمبران راغلي دي. علامه قشيري کلبی ویل لیکن دا قول باطل دی ځکه چې کلبی کذاب دی. تفسیر روح المعین نقل کوي چې دا خبره ټیک نه ده. ظاهر خبر هم دا چې دین مراد د عیسی علیه السلام د رسول الله په زمانه کې چې کومه وقفه ده هغې ته زمانه د فترت وي چې 600 سال دا د 600 سال. ځکه نبی علیه السلام 571 کې پیدا شوی دی، بعثت یې به 610 باندې شوی دی. 571 عیسوي او 610 40 سال دا شو که نه، نو 600 سال لا لګر 600 سال. او دا قول د سلمانی پارسی نه موجود دی، صحیح بخاری نقل کړی دی چې د نبی علیه السلام او د عیسی علیه السلام په منځ کې 600 کاله دي. او انا اول الناس بعیسی لیس بیننا نبی. او بیا صحیح بخاری و مسلم نقل کوي د سلمانی پارسی نه چې رسول الله فرمایي زموږ په منځ کې نبی نه دی راغلی. د عیسی علیه السلام نه واله تر نبی علیه السلام پوری 600 کاله کې بیا پیغمبر بل نه دی راغلی. ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر فقد جاءکم بشیر و نذیر. اوس راغی درته. اوس په زمانه د فترت کې چې پیغمبران نشته نو په دې وخت کې د دې انسان څه قانون دی، څه حکم دی؟ نو جمهور علما دې قایل دي چې شرک پکې نه بخلی کېږي، شرک نه بخلی کېږي. د هغې نه علاوه پاتې شو نور اعمال که هغه کوي او که نه کوي، که ګناهونه هغه کوي او که هر څه کوي، خو شرک نه معاف کېږي. دا یو خبره پکې ده. نو ته به وایې چې هلکه تورات او انجیل خو موجود و، نو په هغې به عمل کولی که نه، بیا خو پکار دی چې عملي لحاظ سره هم ګیر شي. نو شیخ الاسلام ابن تیمیه رحم الله فرمایي چې او څه نسخې صحیح او درستې موجودې وې، لیکن اکثر تورات او انجیل څه دا محرف شوي وو، د دې وجې نه په هغې باندې عمل چې کوم مشکل و. خو قانونا د ټولو خلکو دپاره قانون دا دی چې دی موحد دی، شرک نه معاف کېږي او ګناهونه ورته معاف کېږي. وإذ قال موسی لقومه یا قوم اذکروا نعمت الله علیکم، یاد کړه چې کله موسی علیه السلام قوم خپل ته زما قوم یاد کړي نعمت الله په تاسو باندې. اذ جعل فیکم انبیاء، چې کله وګرځول تاسو کې پیغمبران، وجعلکم ملوکا، او وګرځولې تاسو بادشاهان ملکان. وآتاکم ما لم یؤت احدا من العالمین، درې کړه تاسو ته هغه چې نه ورکړي هېچ چا تر مخلوقاتونه. یا قوم ادخلوا الارض المقدسة التي كتب الله لكم، ای زما قومانو نوځئ ځمکې هغې پاکې ته چې مقرر کړي لیکلي د الله ستاسو دپاره. ولا ترتدوا علی ادبارکم، او مه مرتد کېږئ په شاګانو خپلو باندې. فتنقلبوا خاسرین، پس وبګرځئ تاوانیان. قالوا یا موسی، ویل دوی چې موسی علیه السلام انا فیها قوما جبارین، بېشکه دې کې یو قوم دی ازورور. وانا لن ندخلها، هرګز موږ نه داخلېږو دې ته حتی یخرجوا منها، تر دې چې دوی وځي د هغې نه. فإن یخرجوا منها، پس که چېرې دوی وځي د هغې نه، فإنا داخلون، بېشکه موږ داخلېدونکي یو. قال رجلان من الذین یخافون انعم الله علیهما، ویل هغه دوو سړو دا کسانو نه چې ریدل احسان کړی الله په هغوی باندې. ادخلوا علیهم الباب، داخل شئ په دوی د دروازې د طرفه. فاذا دخلتموه، بس کله تاسو داخل شئ په دوی باندې، فانکم غالبون، بېشکه تاسو به غالب یئ. وعلى الله فتوکل، په الله باندې بروسه کوئ، ان کو فتوکلوا بروسه کوئ، ان کنتم مؤمنین، که چېرې تاسو ایماندار. قالوا یا موسی، ویل دی موسی علیه السلام انا لن ندخلها ابدا ما داموا فیها، هرګز موږ نه داخلېږو دې ته همیشه چې کله یې دوی په هغې کې. فاذهب انت وربک فقاتلا انا هاهنا قاعدون، پس زه ته او رب ستا پس وجنګېږئ دواړه، بېشکه موږ به دلتې ناست شو. قال ربي انی لا املک الا نفسي واخي، ای زما ربه زه مالک نه یم، اختیارمند نه یم مګر د خپل ځان او ضرور. فافرق بیننا و بین القوم الفاسقین، په جدایي راوله زمونږ او د قوم نافرمان په منځ کې. قال فإنا محرمة علیهم 40 سنه،
دا ځمکه مقدسه به ممنوع وي، بند او حرام وي په دوی باندې 40 کاله. یتیهون فی الارض ګرځي به متحیره په ځمکه کې. فلا تأس علی القوم الفاسقین پس مه غمجن کېږه په قوم نافرمان باندې. وإذ قال موسی لقومه یا قوم، د دې کې نه د بني اسرائیلو شناعتونه قبایح هغې ته اشاره ده چې موجوده بني اسرائیل د دې اسلافو د موسی علیه السلام خبره نه ده، ما سرکشي کړې ده او د نعمتونو د احساناتو ناشکري کړې ده او د جهاد نه انکار کړی ده، ذلیله دي. او موجوده بني اسرائیل د رسول الله سره دشمني کوي، نو دا هم ذلیله دي. وإذ قال موسی لقوم یا قوم اذکروا نعمت الله علیکم، هغه احسانات سره داري. نمبر 1 اذ جعل فیکم انبیاء، دا یو نعمت شو. وجعلکم ملوکا، بادشاهان ملکان کړي، دو نعمت شو. دلته ملوک نه مراد خود مختار صاحب حیثیت دې ته ویل کېږي. امام ابن جریر نقل کوي چې ملک څه ته وایي؟ کل من ملک بیتا و خادما و امرأة فهو ملک، چې د یو سړي کور خپلي او خادم و نوکر وي او ښځه وي، نو دی بادشاه دی، دی ملک دی. ابن جریر دا نقل کوي، زید بن اسلم نقل کوي. او دویم نمبر قول مفردات القرآن وي چې ملک او ملک چاته اسم لكل من يملك السیاسه اما فی نفسه و اما فی غیره سواء تولى ذلك او لم يتولى، چې بادشاه او ملک هغه چاته وي چې دی بنیادی امور باندې اختیارات لري، یا په خپل ځان یا په غیر باندې. دا معنی شخراجی هم مستقیم دار چې عبدالله ابن عباس هم فرمایي او مرفوع روایت هم موجود دی بکی چې ملک چاته من کان له بیت، یو سړی دغه کور دی، او قال منزل یأوی الیه و زوجة و خادم یخدم فملک، چې یو سړی خپل کور دی، خادم دی، خادمان خدا ټول دي کنه چې کوم ته بازار نه بیکار کې، او خزه کړل واده کړل، دی ملک دی او دی بادشاہ دی. دا حدیث امام ترمذی 2346 ابن ماجه نقل کړی دی، په سند کې دا شواهد باندې حسن دی. دا ابو دردا حدیث پکې موجود دی او نور روایت هم شته، نو دې ته ملک صاحب دا ویل کېږي. عبدالله زید عمر زید عاص رضی الله عنه یو سړی راغی او تپوس یې وکړ ته څوک یې؟ زه مهاجر فقیر یم. نو عبدالله ابن عمر ورته فرمایي ښځه دې شته؟ ویل او ښځه خو مې شته. وایي کور دې شته؟ اوسېږه پکې؟ کور مې شته. وایي ته ځان ته خو مالدار یې، ملک صاحب یې، او ته وایې چې زه دغه یم، د غریب یم. قال فإن لي خادما قال فأنت من الملوک. دا صحیح مسلم حدیث ته موقوف 2979. وآتاکم ما لم یؤت احدا من العالمین، دا دریم نعمت شو. بنی اسرائیلو ته هغه څه ورکړي د خپل زمانې مطابق، بل چاته نه دي ورکړي. لہذا وآتاکم ما لم یؤت احدا من العالمین، من او سلوای درکړي دي، کاڼې درله مات کړی او بیت یې راایستلی دي، او سپینه وریځ هم راغلې ده، کثرت الانبیا در پکې راغلي دي، او بیا هم نه سمېږي. او من العالمین نه مراد خپل زمانې خلق دي، ځکه د رسول الله د زمانې خلق دوی نه اوچت دي. یا قوم ادخلوا الارض المقدسه التي كانت التي كتب الله لكم، دا د جهاد حکم دی. ارض مقدس ته مرادو کم ځای دی؟ امام قتاده وی دا شام دی، امام مجاهد وی دا تور دی، او عبدالله ابن عباس دا اریحا ده، امام زجاج دا دمشق او فلسطین او بعض اردن دی. لیکن راجح قول دار په تور کې خالتي خصه آبادی نه وي. کوی تور ته خو موسی علیه السلام دې ستلو نه جنگ کړو نه تور وړو، نو دا خو نشي جوړېدل. ظاهره خبره دار چې علاقه شام ده، او زګې چې دی نو هغه اریحا دی او بیت المقدس مراد دی. دغه معنا عبدالله ابن عباس اخیستلی دا چې ارض المقدس نه مرادو دا د پیغمبرانو ځمکه ده، شام، په شام کې بیت المقدس. التي كتب الله لكم بذريع جهاد، دې ته تقدیر معلق کوي. ګوره تقدیر معلق دې ته ویل کېږي چې ته یو شی الله سره پاره لیکلی دی خو مشروط بشرط دی. د دې وجه نه دا پته ولګېدله چې ته حرکت نه کوې نو تا ته برکت نه میلاویږي. نو التي كتب الله لكم بذريع الجهاد، د دې وجه نه چې ته وایې چې هلکه بیت المقدس ته نیسمه په دواګانو باندې، په دواګانو چې وی نبی علیه السلام فتح مکه نه کولې، مکه به په دواګانو نیولې وې. ستا دعا ډېره قبلېږي، د نبي علیه السلام ډېر دعا قبلېږي. او نبی علیه السلام به دعاګانې کولې په مدینه کې، که نه مکه به فتح شوې، لیکن توره راواخېسته او ډال یې راواخېسته او لښکر یې راواخېسته، هلته یې حمله وکړه نو بیا یې ونیولو. د دې وجې زموږ دعاګانې اثر نه کوي که نه، ځکه چې زموږ په نیت کې د تلو څه اراده نشته دی. نو دلته ورته وایي چې التي كتب الله لكم بذريع الجهاد، نو په لوح محفوظ کې فتح لیک ده، خو لیکن شرط پکې سره جهاد وکړي.
ولا ترتدوا على ادبارکم، ګوره جهاد به نه پرېږدې. نو چې کله ورته ترخه خبره وکړه که نه، هغه ورته ویل داسې اسان کار دی. قالوا یا موسی انا فیها قوما جبارین، هغه یهودیان دي، نتنیاهو نه نتنیاهو مقابله مونږ کولی شو، لیکن دغې د اوسانو پخوا نه دا خبره کړله، د نتنیاهو خپلو دا خبره کوله. اوس نتنیاهو مونږ دا خبره کوو. یعنې چې کوم د صفتونو خلکو هغوی ویله چې تاسو دا ویلی د خلکو نه تښتېدلی، اوس مونږ ته وایي تاسو هغه لوښي یئ، تاسو د یهودیانو نه تښتئ. 1 کروڑ یهودیان دي، د پینډۍ مقدار له ځای دی، پینډۍ ځله پینډۍ، ټول اسرائیل چې کوم دی ځله پینډۍ مقدار لري، او ټول تعداد 1 کروڑ دی. 1 کروڑ لښکر چې کوم دی 1.5 لک دی، او ستاسو د پاکستان څو لکه دی؟ 14 لکه دی، 13 لکه وي، څومره وي؟ 6 لکه دی. او د ټولو اسلامي دنیا هغه راجمع کوي او په کروڑاو دی که نه، غږ مه کوه، نومه نه رانیو. نو صحیح قالو یا موسی ان فیها قوما جبارین، هلته خو عمالقه اوسېږي. عبدالله ابن عباس وایي غټې غټې بوټۍ دي، جبابره دي، اجسام یې غټ دي. نو ته وایي چې هلکه باید کې خو یو بل سړی دی، عوج ابن اعنق یا عوج ابن عنق یا عوج ابن عناق، هیچ کافر ورته وایي. هیچ کافر خو دومره غټ دی، څومره دی؟ 3333 ګز دی، او زره نسبت کړی د عبدالله ابن عمر ویلی دی. او دا قرطبي او ابن کثیر دا قصه نقل کړې ده، لیکن دا ټول دروغ دي. دا قول مردود ځکه دی چې الله تعالی آدم علیه السلام پیدا کړی. د حدیث د حضرت ابو هریره طول 60 ذراعا، 60 ګزه آدم علیه السلام لوړ دی، د هغې نه 10 یا فوټه جوړېږي. او بیا په دې حدیث کې راځي وروستو چې د دې نه بعد به انسانان کمیږي، د آدم علیه السلام نه لوړ سړی دا نه راځي. نو څنګه هیڅ کافر پکې د کم ځای نه راغی؟ لہذا لوړ دنګ خلکو، طاقتور خلکو، نور څه پکې نشته. ویل موږ خو نه ځو، دومره نران یو. حتی یخرج منها، په خپله کوره ته خالي کو که نه، بیت المقدس راته په خپله خالي کو، جمهور شول دي. او چې بیت المقدس په خپله نه دی خالي کړی، نو یاره موږ دغې طرف ته تلو نه یو. فإن یخرج منها فإنا داخلون. قال رجلان من الذین یخافون، حماس والا پکې راغله. 2 کسانو هغوی ویله څوک دي؟ عبدالله ابن عباس فرمایي یو یوشع زوی د نون دی، یو کالب بن یقنا دی. دا معنی ده. امام ضحاک نقل کوي چې دا بذات خود چې کنه موسی علیه السلام هارون علیه السلام دی، چې فذهب انت وربک فقاتل ان ها هنا قاعدون. د دې جملې نه دا معلومیږي چې دا موسی علیه السلام هارون علیه السلام دی. وایي تاسو دواړه لاړ شئ. نو دلته قال رجلان انعم الله علیهما بالاسلام بالیقین بالصلاح یا بالنبوت. نو فذهب انت وربک فقاتل، خان دی پسې ټوقې پسې کوي. په جنگ بدر کې صحابه وګورئ که نه، په جنگ بدر کې نبی علیه السلام وفرمایل چې را حمله کو څنګه چلوږو. نو ټولو خلکو خبرې کولې، خو د انصارو څه نه ویله. مهاجرو خبرې کولې، انصار غلي ټول ناسو. نبی علیه السلام پریشانه شو، زما خیال دی چې د انصار دا په دې جنگ باندې خفه دي. نو مقداد پیښ شو، مقداد ابن اسود رضی الله تعالی پیښ شو. یو دن را پاسېدو، یا رسول الله وایي موږ څه بني اسرائیل خو نه یو چې موسی علیه السلام ته وایي چې فذهب انت وربک فقاتل ان ها هنا قاعدون. موږ خو ستاسو د حکم انتظار کوو، بس اډر کوئ چې په دې غر ورځه، په دې غر ورځو، په سمندر ورځه، په سمندر ورځو. نبی علیه السلام سخت خوشحاله شو، وایي زما په زړه کې خدا وایي تاسو مطمئن نه یې. نو موسی علیه السلام چې کله اطلاع واورېده، نو یا ربه خپل ځان مالک یم او د خپل رور مالک یم، ته پردی اختیار څنګه په سر اخلي؟ پیغمبر هغه انکار کولی نه شو، نبی و که نه. هارون السلام د هغې انکار ممکن نه و، په دې وجه باندې خبره وکړه. قال فإنا محرمة علیهم، دا ځمکه 40 کاله په دوی باندې بنده ده. په میدان تیه کې موسی علیه السلام، هارون السلام او د قوم په منځ کې جدایي راله. دا ډېر غټ میدان دی، د دې لمبایي تقریبا 30 پرسخ ده، چوڑائی 9 پرسخ ده، 90 میل او 27 میل. 6 لاکھ افراد پکې 40 کاله متحیر روان دي، د شام او د مصر په منځ کې پراته دي. سار روانېږي، ماښام ډډه لګوي چې سار ګوري چې لامزرله او بیا لامزرله. چا نه چېرته تللی و نه چېرته راغلی که نه. چا یو کنجوس سړی و. نو هغه یو ځل ښځې ته ویلي چې ښځې زما پلانکي کلي ته چې ولې چې 2-3 ورځې ډوډۍ خو ورته بچت سي د یو کس. نو دی چې سار روان شوی دی، تللی دی، نو سار وختي دی وتی دی او بل سړی راغلی دی. ښځې ورته ویلي چې هغه څو ورځې سار یې وړو ته ویلي، یاره زه بیا نه شم راتلی، ورته به ناست یم. چاچا تللی هفته یې تېره کړله، او سړي ورته دلته هفته تېره کړله. چاچا چې راغی
نو چا ورته ویلی چې چېرته تللی چاچا نه چېرته تلی نه راغلی وي ویل ولې زه تلی ما چې یو ډوډۍ به چې کوم دی یو هفته راته بچت شي دی سړي هغه دی سهار وختي راغلی دی نو خبره ختمه شوه دوی هم هغه وتله او بیا به په ځای باندې پراته وو لهذا په دغې ځای کې هارون السلام وفات شو او بیا د هغې نه وروستو 6 میاشتې بعد موسی علیه السلام وفات شوی دی نو یو کال بعد هارون السلام دی او 6 میاشتې بعد موسی علیه السلام دی یا مخکې یا وروستو امام قرطبي محرمة ممنوعه ده 40 سنه 40 کاله یتیهون فی الارض سرګردان به ګرځي اوس خبره دا ده چېرې موسی علیه السلام چې کله وفات کېدو نو فرشته ورته راغله صحیح بخاري مسلم حدیث دی 2372 فرشتې ورته ویله چې زه راغلی یم او تا نه روح هلم موسی علیه السلام ته یو څپېړه تېره کړه او د څپېړې سره چې کوم دی نو د هغه سترګه بهر ته راووتله او مخې شین شو الله ورته طاقت ته پیغمبر وښودلو لاړو یې پروردګاره وایي موسی علیه السلام مرګ نه مني څنګه وایي زه ووالم وایي زه لاړ شه ورته ووایه خو جلال والا پیغمبر دی چې کله ورغی وایي الله تعالی وایي چې د غوایي په ملا باندې لاس کېده او چې لاندې څومره یخته تې راله نو بس د هر یو وخته په سر 1 کال عمر دی بیا به څه کوې بیا به ورپسې زه راځم بیا به روح هلم وایي ښه ښځه صحیح ده بس تا خپل کار کوه روح مې واله اوس خبره دا ده چې موسی علیه السلام ولې وهو د هغې وجه دا ده چې بې اجازته راغلی و یو خبره هر پیغمبر ته مخکې چې اطلاع میلاویږي چې ستا دومره ټایم پاتې دی او موسی علیه السلام ته ټایم نه و ښودلی نو بس راغی په جلال کې او ګزاره یې پرې وکړو نبی علیه السلام فرمایي چې موسی علیه السلام وفات شو نو که زه د بیت المقدس سره نږدې وې تاسو ته ما د موسی علیه السلام قبر ښودلی وی چې د یو سرې شګو یو ډیرکی دی د هغې خوا ته په دې یخ کې دی فلا تأسا علی القوم الفاسقین مه غمجن کېږه په قوم نافرمان وي واتلو علیهم اوللا په دوی باندې نبأ ابن آدم بالحق خبر د دو زامنو د آدم علیه السلام په حق سره اذ قرب قربانا کله چې وړاندې کړ دواړو قرباني فتقبل من احدهما پس قبول شوه د هغه یو د دواړو نه ولم یتقبل من الاخر دا بل نه قبول نه شو قال لاقتلنک نو یې زه به قتل کم تا لره قال انما يتقبل الله من المتقین الله یې قبلوي د پرهېزګارانو نه لئن بسطت الی یدک لتقتلنی که ته ما ته لاس اوږد کړې چې ما قتل کې ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک نه یم زه اوږد کوونکی لاس خپل تا ته چې قتل کم تا انی اخاف الله رب العالمین بېشکه زه یېرېږم د الله نه پالونکی د مخلوقاتو دی انی اريد ان تبوء باسمي و اسمک زه غواړم ته وګرځې زما په ګناه په خپله ګناه فتکون من اصحاب النار شی د جهنمیانو نه وذلک جزاء الظالمین دغه بدل د ظالمانو فتوات له نفسه قتل اخي پس ښایسته کو دته نفس ته دا قتل د ورور ده فقتلو پس قتل یې کو هغې لره فاصبح من الخاسرین پس وګرځېد تاوانیانو نه فبعث الله غرابا يبحث في الارض پس راولېږو الله یو کارغه مقرر کو کنستلی په ځمکه کې لیوریهو چې وښیي دته کیف یواري سوءة اخي چې څرنګه یې پټه کړي بوټۍ د ورور خپل قال یا ویلتا اعجزت ان اکون مثل هذا الغراب ویل دی و افسوس دی وغم راورسېږي څومره بېقوفه یم زه عاجز شوم د دې نه چې وګرځم په شان د دې کارغه په اوار یې سوءة اخي پټه کړم بوټۍ د ورور خپل فاصبح من النادمین وګرځه خپېمانونه من اجل ذلک د دې وجې نه كتبنا علی بني اسرائیل مونږ فرض کړو بني اسرائیل باندې انه من قتل نفسا بغیر نفس دا خبره چا قتل کو یو نفس بغیر د بدل د نفس نه او فساد فی الارض یا د فساد په ځمکه کې فکأنما قتل الناس جمیعا لکه ټول خلک یې قتل کړي ومن احیا فکأنما احیا الناس جمیعا او چا چې ژوندی کو دا نفس نو لکه د چې ټول خلک ژوندي کړي ولقد جاءتهم رسلنا بالبینات وخامخا راغلي دوی ته رسولان زموږ په واضحو دلایلو ثم ان کثیرا منهم بعد ذلك في الارض لمسرفون بیا بېشکه ډېر د دوی نه وروسته د دې نه په ځمکه کې خامخا اسراف کوونکي دي انما جزاء الذین یحاربون الله بېشکه بدل دا کسانو جنګیږي د الله سره ورسوله د رسول د الله سره یسعون فی الارض فسادا او کوشش کې په ځمکه د فساد ان یقتلوا دا چې قتل کړی شي او یصلبوا یا په سلی کړی شي او تقطع ایدیهم وارجلهم یا کټ شي لاسونه خپې د دوی من خلاف رد بدل او ینفوا من الارض وشړل شي د ځمکې نه ذلک لهم خزي فی الدنیا
دا مذکور د دوی دپاره رسوایي ده په ژوند د دنیا کې، د دوی دپاره په آخرت کې عذاب لوی دی. الا الذین تابوا مگر هغه کسان چې توبې یې ایستلې ده من قبل ان تقدروا علیه مخکې د دې نه چې وس برشي ستاسو په دوی باندې په قابو کې رانه شي. نو فاعلموا پوه ان الله غفور رحیم چې بېشک الله بخونکی او مهربان دی. واتلو علیهم نبأ ابن آدم آیت نمبر 27. نو د دې قصې د بني اسرائیلو سره څه تعلق دی؟ نو وایي د دې قصې نه د بني اسرائیلو ته مقصد نصیحت ورکول دی چې د حسد انجام تاسو وکتلو چې یو ورور راپاسېد او بل ورور یې قتل کړو. نو د نبي علیه السلام سره د حسد انجام چې کوم دی دې ته هم تیار شئ، تاسو پر دې سزا ډېره سخته میلاویږي. نو امام قرطبي نقل کوي او عرایس البیان نقل کوي چې تعلق هم دا دی چې بني اسرائیلو ته نصیحت مقصد دی دې قصې نه چې د حسد انجام هغه یو ورور د بل ورور دپاره قاتل جوړ کړو. تاسو هم چې کوم دی د رسول الله دپاره به قاتلان جوړ شي. وتلو علیهم د اهل کتاب دا قصه بیان کړه د څه شي، د بغاوت، د کینې، د بغض، یا وتلو علی الناس د خلقو د قصه بیان کړه. او ابن آدم یو قابل له دا مشر دی زمیدار دی، او یو حابیل له دا کشر دی شپونکی دی. اوس په دې کې مراد د دې نه یو خاص د آدم علیه السلام بچی دی چې هغه صلبي بچی دی، او که نه هر انسان تی مراد. دو اقوال دی. لہذا جمهور علما سلب خلب د دې قایل د آدم علیه السلام صلبي بچی دی، یو قابل له او یو چې کوم دی سره دا حابیل له. او ابن عطیم نقل کوي هذا قول الجمهور مفسرین د ابن عباس ابن عمر رائے داره. عبدالله ابن عباس یو نوم قابل له بل نو حابل له. او احادیث صحیحونه معلومیږي چې دا د حدیث د آدم علیه السلام خپل بچی دی، لکه دا حدیث صحیح بخاری 3335 او مسلم 1677 د ابن مسعود رضی الله عنه مرفوعا چې لا تقتل نفس ظلما الا كان على ابن آدم الاول كفل من دمها لانه اول من سن القتل. ویل چې څوک هم قتل کوي نو د آدم علیه السلام په بچی باندې د هغې ګناه ده، دا باریږي. حال دا دی چې که بني اسرائیل چې بني اسرائیل نو مخکې بېشماره خلق قتل شوي دي، لہذا دین آدم علیه السلام مراد شو. نو ظاهره خبر هم دغه ده چې د دې قربان دا قصه چې کومه دی نو سره د آدم علیه صلبي ده. حسن بصري فرمایي چې نه دا د بني اسرائیلو کسان دي او یو ولګېدو د بل سره حسد کولو دا چلو. دا قول دا هغوی دی چې مراد ترې نه دا دي. دریم قول هر انسان مراد دی، نه دا صحیح قول نه دی. قصه هم دا ده چې دا د آدم علیه السلام خپل ذاتي صلبي بچی دي. اذ قرب قربانا، قربان مخکې تاسو زده کړی ما یتقرب به الی الله. قرباني ته قرباني ځکه وایي چې په دې سړی الله ته ځان نږدې کوي. ما یتقرب به الی الله، الله ته به نږدې شي. امام راغب نقل کوي، امام رازي نقل کوي. اوس قربان دا آدم علیه السلام ورته ویلو چې قرباني وکړي او که نه د خپل طرفه یو مسله ده. تفسیر ماوردي وایي چې دا امکان دی آدم علیه السلام ته حکم کړی، او دا امکان دی چې د ځوانو خپل رایه او ظاهر دی چې قانون به موجود و که نه، دا قانون تحت دا کار کړی. سبب د قربان سره ولې قرباني کوله؟ نو تفسیر ماوردي ابن کثیر وایي دواړو خبرې وې، یو ویل زه په حق یم، بل ویل زه په حق یم، وایي راځئ چې قرباني وکړو. هېڅ سبب یې بل نشته، یو خبره شوه. لیکن اشهر قول چې په سند جید امام طبري د عبدالله ابن عباس هم نقل کړی او هغه دا قول دی د هوا به به 2 بچي کېدل، تو امین جوړ وه، یو هلک یو جینۍ، او 9 میاشتې پس چې کومه دی بیا به یو هلک او جینۍ دا کېدله. د آدم علیه السلام 40 بچي شوي دي، په دې کې 10 هلکان دي 10 جینکۍ دي، او بطون څو دي 10. اوس په دې کې دا 2 کسان چې دي، یو چې دی نو قابل له او بل حابل له. قابل مشر دی او حابل کشر دی. د قابل سره چې کومه جینۍ ده نو دا ښایسته ده، امتحان دی، او د حابل سره یې ښایسته نه ده. او قانون دا و چې د چا سره به کومه جینۍ پیدا شه دقه به خپله خور و نکاح به نه کېدله، او د هغه بله به چې وه د هغې سره به نکاح کېدله. نو به دې ولګېدله چې دا خو زه تعالی نه در کوم، راځه چې الله ته قرباني پیش کړو. نو دې ولګېده دا بېکاره غوندې غنم یې راوړه، او زمیندار همیشه دغه شی چلوي، کنجوس زمیندار سړی، پالتو سړی.
تبه شي. او چې کومه شپونکې و هغه سم لوی لمور ګډ راوړو دا قبول شو دا هغه قبول نشو نو دا ورته ویل فتقبل من احدهما ولم يتقبل قال انما يتقبل من المتقين. دا کمال اظهار شکر کوي فخر نه کوي. معنی دار چې زه مشرک نه ما او ته خو مشرک یا معنی دار چې ته خو قانون نه منې. قانون هم دغه دی چې زما سره کومه ده د ستا سره به نکاح کوي ستا خو زما سره کوي ته قانون نه منې. لہذا قبولیت د اعمالو دارمدار په اخلاص او تقوا د امام رازی نقل کوي. تفسیر کشاف عبدالله زید مسعود فرمایي کما ته یقین پیدا شه دې خبرې زما یو عمل الله ته مقبول شو نو دا نعمت ما تر ټولې دنیا یا سونی نه ډک شه دې نه زیات بهتر دی. دغه خبر ابو دردا رضی الله عنه به کوله حافظ ابن کثیر نقل کوي. علی رضی الله عنه هم دغه قول ابن کثیر نقل کړی. عمر ابن عبدالعزیز یو سړي ته نصیحت لیکلو پای کې لیکلو چې زما په نظر کې تقوا ډېر اوچت کمال له تاکید کړو داغه چې دې نه بغیر اعمال د دې په قرآن کې چې وګورئ نو اعمال بغیر تقوا نه قبلېږي. اوس د دغه خبره قبول نه شو خبره پروپاګاندا شو نو دا ورته ویل چې پرېږدم دي نه لئن بسطت الی یدک لتقتلنی قتل کوم دی. هغه ورته ویل ګوره ما قتل کوه. اوس هغه خبره دین او دا معلومیږي دواړه بیدار دي. خلک وایي که نه دا ودو او هغه راغی په کاڼي وشتو نه دا خبره غلطه ده. دلته ورته سو ان بسطت الی یدک لتقتلنی دواړه بیدار دي یخ دي. خو په هغه زمانه کې په هغه شریعت کې قانون دا و چې مدافعات چې کوم دی نو هم غوره نه و دفاع کول هم څه غوره نه و. نو د دې وجې دې ورته ځکه و چې دفاع کول څه دي دام زه نه کوم. او بیا حدیث ته سعد دی سعد بن وقاص حدیث ته ابو داود کی 4257 او ترمذی کی ابن ماجه په سند صحیح. نبی علیہ السلام فرمایي چې که فرض که فتنو دور شروع شي نو سعد ته چې د الله رسول ارایت ان دخل علی بیني یو سړی را مخې ته شي او زما مخې ته کور ته راشي ما قتل کوي نو بیا به څه کوم د فتنو په دور کې رسول الله کن که خیر ابن آدم. د دې ټکي نه دا معلومه چې آدم علیه السلام صلبي بچي دي چې ځان نه به غوره بچی د آدم علیه السلام جوړ کړي حابیل به ځان جوړ کړي قابل به نه جوړي د فتنو په دور کې هم دا کې. لہذا امام طبری امام حاکم نقل کوي چې په دې وخت کې به څه کې تبا فتنو په دور کې توره دا نه اوچتې توره اوچتول خطرناک شی دی. دفع کول چې کوم دی نو دام سری دا بنه کې و انی اريد ان تبوء باسمي و اسمک. زه غواړم چې ته زما ګناهګار شې ځکه چې ته دا غلط کار کې عمل کې زما ګناه او ستا ګناه دواړه په تا باندې بار شي. او حدیث هم دا دی چې لا تقتلوا نفسا ظلما الا كان على ابن آدم كفل من دمها هغه باندې به بوج. او بیا حدیث کې راځي من سن فی الاسلام سنة حسنه یو سړی په اسلام کې ښه بنیاد کې دي څومره خلک چې په عمل کې دي ته به ثواب ملویږي. ومن سن سنة سیئة کان علیه وزرها وزر من عمل بها الی یوم القیامه. او چې سړی یو غلط بنیاد کې دي قیامت ته پورې څوک عمل کوي نو بس ته به ثواب بدل ملویږي. رواه مسلم. نو دا معنی یا استفهام دی چې ای و انی اریدو ورې زما دا اراده وګورې ما قتل کومه نو فتکون من اصحاب النار جهنمی بشي. نو فتوات له نفسه نفس د خبره خسته کړي و نو بس هغه قتل کو دی هلاک شو. فبعث الله غرابا يبحث بالارض. معلومه دا شو دا دلیل لږ بنی اسرائیل نه دی ځکه بنی اسرائیل کې د خولو خبره وه خو د آدم علیه السلام نه وروستو په دغه ټایم کې آدم علیه السلام دی څوک مړي نه دي شوي چې آدم علیه السلام زوی مړي و خښ کړی نو د خولو چل ورتلو نه او آدم علیه السلام ته ځکه نه ښودلو چې آدم علیه السلام دله سزا ورکوله سزا وه حکم الهي و نو بس په شا کړی دی وګرځوي اوس پې څه وکړم. نو کارغه راغی او بل کاغذ چې جګړه وکړه فرشتې به او هغه ضمنن ذهنن خلقو په نظر کې مړ شو او بیا یې دفن. قال یا ویلتا عجزت ان اکون مثل هذا الغراب. او افسوس کارغه م رانه ښه دی کارغه م رانه سره بهتر دی. دا افسوس په دې نه کوي چې زه ګناهګار یم دا خپېمانتیا نه د جساس او امام رازي وي بلکې دا په دې افسوس کې زه دومره بېوقوفه یم ماله چل نه راځي کارغه له چل ورځي زمانه سره بهتر دی. نو پخوانه زمانه کې ځکه قبرونه بیا وو قانون دی که نه. ابو داود حدیث ته 3268 او ترمذی ابن ماجه د عبدالله ابن عباس رسول الله فرمایي اللحد لنا والشق لغیرنا. دا لحد زمونږ دپاره خصوصیت دی او شق د غیر دپاره مو معلومه دا شی تیر شوي قومونو کې قبر سودا موجود و. اگر که تاویلاتو کې دا خبر هم راځي
چې لحد زمونږ دپاره دی عام دی او شق د پیغمبرانو لحد د پیغمبرانو شق زمونږ دپاره، لیکن نه اللحد لنا دی امت خصوصیت دی او شق په تېر شوي امتونو کې مو معلومه دا شي چې قبر و خښول مو او جنازو کې جنازه نه وه. مکې مسلمانان بې جنازې ښخ شوي دي، جنازه وخت کې نه وه، جنازه د مدینې قانون دی نو هلتې به کې بیا چې کله مړی ښخ کې د عبدالله ابن عمر حدیث دی سپارې به که نه بیا به حدیث وی بسم الله وعلى ملت رسول الله یو حدیث، یا بسم الله وعلى سنت رسول الله بل حدیث، دریم بسم الله و فی سبیل الله وعلى ملت رسول الله، دریم ابن ماجه حدیث کم یو چې ویلی شي سپارل بسم الله وعلى ملت رسول الله، بسم الله وعلى سنت رسول الله، بسم الله و فی سبیل الله وعلى ملت رسول الله. من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائیل. اوس خبره داره پښتو کې چې تاسو وایي چې تندر په تالاشو شو خرې د راموړې ویوړه. اوس آدم علیه السلام زامنو قتل کړی دی او په زرګاو کلونو بعد چې کوم په بني اسرائیلو باندې قصاص پرست شو، نو دا څنګه مناسبت دی؟ لہذا په دې ځای کې د اجل ټکی زده کوي. د اجل دلته څه معنی ده؟ من اجل ذالک، د اجل معنی د جرم، من اجل ذالک د دغه جرم او د جنایت په وجه باندې کتبنا علی بني اسرائیل، مونږ په بني اسرائیلو باندې څه شی فرض کو؟ قصاص فرض کو، قانون د قصاص منافذ کو. نو معنا به څه شي؟ اجل په معنا د جرم او د جنایت په معنا شي او په ذالکه کې اشاره د قاتل ته شوه. نو معنا دا شوه چې د دغې قاتل د جرأت او د جرم په وجه باندې مونږ په بني اسرائیلو کې چې د قصاص قانون څه کو دا جاری کو. او یا اجل په خپل معنا سره والا ذالکه کې اشاره مفاسد شوه، معنی داره من اجل ذالکه. کله بني اسرائیلو کې قتل و قتال او مفاسد زیات شو تر دغه وخته پورې کم و، نو موږ په دې باندې قصاص قانون چې کوم دی څه کو دا نافذ کو. من اجل ذالکه د دغې مفاسدو په وجه باندې مونږ داسې وکړه. امام رازي قرطبي نقل کوي نو قتل الناس جميعا، د یو قتل په وجه باندې ټول خلک به تا قتل کړي. مطلب دا یو قانون دی جوړ کو، یو داسې بدعت دی جاری کو لکه څرنګه حدیث کې راغله چې د دغې اولني سړي باندې به د ټولو مقتولینو او د قاتلینو کم سزاګانې دا به ورته میلاویږي. ومن احیا قانون جاری کو د زندګۍ د هلاکت نه یو سړی بچ کو، د قتال او د قتل خلاف چې کوم قانون چې دی نو ومنلو، نو دا شو لکه ټول خلقو له زندګي ورکړو. ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات، خامخا راغلیو دوی ته رسولان په واضحو دلایلو، اوامرو، نواهیو، علاماتو په صفا حکم باندې. ثم ان كثيرا منهم بعد ذلك في الارض لمسرفون. ثم تراخی پر رتبه استبعاد روح المانی، بیا د هغې نه وروسته دوی چې دي څه شو؟ اسراف کوونکي جوړ شو، مسرف، اسراف، قانون یې نه منو. انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله يسعون في الارض فسادا. اوس د دې آیت نمبر 14 په باره کې 33-34 باره کې د شان نزول مطابق اختلاف. جمهور علما وایي دا یو قوم دی عرنیین ورته وایي، عرنیین عکل، د هغې په باره کې نازل. او دا حدیث صحیح بخاری کې دی، صحیح بخاری په خپل کتاب کې واتض راوړی دی 232 نمبر آیات حدیث ته نورم دی. مسلم، ابو داود، ترمذی، نسائی، ابن ماجه، سیائی ستو حدیث د انس ابن مالک رضی الله عنه. واقع داره چې قدیمه اناس من عکل عورینا، دا یو خاندان دی عکل عورینا، هغوی څه کسان راله، 8 کسان دي. مدینې ته راله، اسلام قبول کو. فجتو المدینه، مدینه ابو هوا په بدر راله. ابو هوا چې بدر راله نو رنګونه زیړ شو، خېټې وپړسېدلې او خوراک نشي کولی. نبی علیہ السلام امر وکړو چې تاسو لاړ شئ بهر، لقاح د زکات اوښانې دي لنګې شوي دي، او هغه اوښانو شودا او د هغې ابوال تشمیچا دي دا وسکي، وان یشربو من ابوالها و البانها. دوی لاړه دقه عمل یې وکړو، روغ موټ شو. نو راعي هغه قتل کو، شهید کو، او هغه اوښانې ټول وزغلول او ویې تختول. ناګانې اطلاع راغله د ورځې په اول سر کې رسول الله ته چې داسې چلو شو. نبی علیہ السلام پسې کسان ولېږل، دوی یې ګرفتار کړه، رایې وستل، لاس و خپې تې پرې کړې ردو بدل، او یا لاس و خپې تې پرې کړه او سترګې وله وایستلې، او بیا د هغې نه پس په ګرمه ځمکه واچول په استر، اوبه یې غوښتلې، اوبه یې نه ورکولې. پس دغه خلکو ابو قلابه وایي دا کار یې څه ولې وکړو؟ ځکه
چې سرقو غلا یې کړې وه، لاس کټ کولو مستحقو. بیا وقتلو قتل یې کړو د قتل مستحقو. وکفروا بعد ایمانهم کفر یې کړو مرتد شیو د قتل مستحقو. وحارب الله ورسوله د الله او د رسول مخالفت یې کړو د قتل مستحقو. او بیا یې د شپونکي سره دغه عمل کړو، سترګې دې ایستل وې او ورسره یې لاسونه دې کټ کړو خپې، نو قصاص ورسره سو دا لازم و، لهذا دا ظلم نه و. په دغه طریقې هغه وجلی او په دغې طریقې دوی څه کړه، دا یې مړه کړه. نو دا د هغې په باره کې راغلی. دویم قولدار او ذهب اکثر المفسرین وعلی جملة الفقهاء چې دا په قطاع الطریقو کې راغلی دی. قطاع الطریق معنی دا چې کم خلک شوکې کوي، قتل و قتال هم کوي، وجل هم کوي او غلا هم کوي، دا د هغوی دپاره قانون دی چې که فرض که څوک داسې کوي د هغې دپاره به حکومت وقت دا سزا دا مقرر کوي. و د جرایمو سزاګان درې قسمه دي. یو ته ویل کېږي حدود. حدود دې ته ویل کېږي چې د الله حق پکې څه وي، غالب وي، نو هغې باندې چې کله نافرماني وشي حد پکې جاري کېږي، نو هغې ته حد وي. قصاص چې د حقوق العباد آپ کې حقوق غالب وي، دې ته قصاص ویل کېږي. او تعزیرات چې قرآن او سنت د هغې دپاره متعین قانون او سزا نه مقرر کړي بلکې ثوابدید اختیارات وي، قاضي وقت ته، حاکم خلیفه ته، هغې ته تعزیرات ویل کېږي. بیا حدود زموږ سره څو دي، 5 دي. یو ته حد د قطاع الطریق ویل، ډاکې چې کوي شوکې موکي د هغې سزا. یو حد سرقه د غلا، حد زنا جلد او رجم، حد قذف د تهمت، او حد خمر د شراب خوري. انما جزاء الذین مراد هغه رهزنان ډاکوان دي یحاربون الله ورسوله، دا استعاره ده، د الله او د رسول قانون نه بغاوت کوي. یحاربون اولیاء الله، د الله د دوستانو مخالفت کوي، احکام نه مني، قانون نه انکار کوي. ویسعون فی الارض فسادا، ځمکه ورانوي، غلا او ډاکې کوي. څه چلو شي، ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیهم وارجلهم من خلاف او ینفوا من الارض. 4 سزاګانې مذکور شي. و دا 4 سزاګانې امام وقت ته اختیار دی که نه، نو په دې کې دا او ټکی دی. نو دا او آیت کریمه کې تقسیم او تفصیل دپاره دی، د تخییر دپاره نه دی. یو قولدار د اکثر علماو رای داره چې ان هذه العقوبات على ترتیب الجرائم لا على التخییر. دا ترتیب الجرائم، ترتیب الجرائم مطلب دا یو سړي ته شغلا کړې ده، یو سړي غلام کړي ده او خلک یې ایرولي دي، یو سړي غلام کړي ده، لاسونه خپې دي کټ کړي، غلا یې کړي ده، وجل هم دي. نو هغه وایي دا ترتیب دی، دا او د ترتیب دپاره دی. دا سزاګانې په ترتیب باندې دي، چاله یو سزا، چاله 2، چاله ټولې. دا عبدالله ابن عباس، حسن بصري او د یو لوی جماعت احناف و شوافی او حنابلو مسلک. دویم او د تخییر دپاره شي، نو معنا دا چې امام ته اختیار دی. سعید زید مسیب، عطا، داود ظاهري، حسن بصري، ضحاک، نخعی، مجاهد، امام مالک وي. حافظ ابن کثیر خو چې را قول ظاهر دار چې او د تخییر دپاره دی، سره دی امام شافعي مسلک نه دی. تخییر معنا دا چې قاضي وقت ته اختیار دی چې دې په دې کې کومه سزا ورکوي، نو هغه سزا ورکولی شي. او نظایر په قرآن کې موجود دي. سورة مائده آیت نمبر 95 کې فجزاء او مثل ما قتل من نعام يحكم ذوی عدل کې راغلی. یا په سورة بقره آیت نمبر 196 کې فمن كان منكم مريضا او به اذى من راسه ففدية من صيام او صدقة او نسك. بیا په سورة مائده آیت نمبر 89 کې تخییر د پار او راغلی. دوی دا تخییر د پار دي. ان یقتلوا د باب تفعیل نه دی، قتل و قصاص دا چې قتل کړي شي، او یصلبوا په صلح کړي شي، او تقطع ایدیهم وارجلهم من خلاف، لاس خپې تیره دو بدل کټ که، او ینفوا من الارض جلاوطن که جیل ته واچوه، بند دی که. نو دلته مراد ینفوا نه امام مالک وی او کوفیان. امام ابو حنیفه رحمه الله فرمایي چې حبس په سجن، جیل خانې ته واچوه. او جیلونه امیر المؤمنین عمر فاروق جوړ کړو، جیل یې جوړ کړو، لہذا جیل کې اچولی شي. مکحول نقل کوي نو عمر بن خطاب اول من حبس بالسجون، په جیل کې به بندولو. 146 جیل نمبر 6. او دغه رنګې عبدالله بن زبیر هم جوړ کړو. نو دا معنی شو. دویم قول دا دی چې د یو کلي نه بل کلي ته وشړه. ابن عباس، انس بن مالک، ذلک لهم خزي فی الدنیا، دا دوی دپاره رسوایي ده په ژوند د دنیا کې. ولهم فی الآخرة عذاب عظیم. معلومه دا شوه چې دا سزا د دنیا ده، د آخرت سزا یې دا پاتې ده چې هغه به د دې نه ډېره زیاته وي. الا الذین تابوا من قبل ان تقدروا علیهم. اوس دا استثناء
د الله تعالی د تایبینو دپاره قبل ان یقدروا علیهم. اوس 2 قسمه خلک دي. یو سړي ګناه کړې ده، قتل یې نه دی کړی، ګورې غلا یې کړې ده او خلک یې هېرولي دي او دی په منډه باندې راغی او هغه غلا او هغه سامان یې بېرته راوړو، هغه کور والا ته یې حواله کړو او هغوی ته ویل چې یاره ما معاف کوي. اوس د هغې نه پس هغوی ځي قاضي ته رپورټ کوي، نو رپورټ نه شي کولی، بس خبره ختمه شو. خو که فرض کا یو سړی دی او هغه ګیر شو په شکو کې او هغه چې کله ګیر شو نو دوی لاړه قاضي ته رپورټ وکړو. اوس که دوی معاف کوي دوی نشي معاف کولی، قاضي پې قانون جاري کوي. دلته دا 2 خبرې شوې چې ولهم فی الآخرة عذاب عظیم الا الذین تابوا من قبل ان تقدروا. جیل کې نه دی، قابو کې نه دی، ګیر شوی نه دی، تړلی شوی نه دی، رپورټ پې نه دی شوی او دې مخکې لاړو حقوق الله هغې توبه وایستله، حقوق العباد ادا کړه، نو دې معاف شو. دا معنی شو الا الذین تابوا، دا استثناء شو. نو فاعلم ان الله غفور رحیم، معلومه دا شو چې ته به معاف شي. د دې آیت کریمه نه علماء احناف استنباط کوي چې حد قایم شي نو حد قایمه د ګناهونو کفاره نه ده، توبه به وباسي. ځکه وایي فاعلم ان الله غفور رحیم، چې حد پې جاري شي او سزا ورکړی شي نو توبه به وباسي. که دی رجم کېږي مخکې به توبه وباسي، لاس یې کټ کېږي وروسته به توبه وباسي. لہذا د احنافو رایه دا ده چې بغیر د توبې نه کار نه کېږي. روح المانی امام جساس دا نقل کوي، لیکن باقی علما نقل کوي چې نه، خبره دا ده چې حد پې جاري شو بس خبره ختمه شوه. که پیسې ورسره موجودې ور به کړي، که نه وې دی معاف. اوس مسله دا ده احکام المحاربین فی الامصار والطرق، وایي دا چې په لارو کوڅو کې چې کوم دی نو دا فسادات کوي او شوکې کوي، نو دا خلک نو دا څنګه دي؟ دا یو شان دي ټول، که دا په کلي کې دي او په کوڅو کې دي او که په محله کې دي، دا ټول چې کوم دی نو احکام المحاربین کې راځي. د دوی دپاره سزا هم سره هغه هم دقه طریقه ده چې دا به قتل کړي. دویم مسله چې کومه محاربه دي مال یې واخیستو او دا مال نصاب نه کم و، نو بیا په لاس کټ کېږي که نه؟ د احنافو د شوافیو د حنبلو رایې دا ده چې نه، لاس په نه کټ کېږي. او امام مالک وایي چې نه به کټ کېږي، ځکه دوی خلک یې رولي، نو چې خلک یې رولي دي نو د دې وجې نه دا به کټ کېږي. 3 نمبر فرض که دې محاربینو قتل کړی دی او غلا یې نه ده کړې، نو بیا پې د پاسه قتل کېږي. که فرض که غلا یې هم کړې ده، قتل یې هم کړی دی، خلک یې هم رولي، دا ټول قانون چې دا به ته متوجه کېږي. دا یو خبره پکې ده. وسیله وای دا زه په دې نه ختمولی، په موږ باندې ګرانې بیا او که ختم نه شو بیا به وایي چې زه ختم کړی نه دی. اوس دا سوی بس دی او بس دی. اللهم صل علی محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ربنا آتنا